أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. سورة اعراف داغی ترجمه من شروع کړې وه. په دې کې درې مسلې بیانېدلې او په هغه دریو مسلو باندې مختلف واقعات ذکر کېدل د انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات. تر دې ځایه پورې څه واقعات ذکر شو. واقعات د موسی علیه السلام او دغه د قوم ذکر کېده. په دې مسأله باندې چې یو الله را مدد کوي، یو الله نه خپل حاجتونه وغواړي، هغه واقعات ذکر کېدله. نو د هغې هغه نافرمانۍ الله رب العزت ذکر کړي او دارنګې د هغې د وزیرانو هغه بد تدبیرونه او د موسی علیه السلام او دغه د امتیانو خلاف منسوخې پروپیګنډې هغه ذکر کېدلې. دې ځنه اوس التفات د دې امت ته یرا او ابتلا بالنقم ذکر کوي چې د سختونه عبرت واخلئ. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. وما أرسلنا في قرية ندل گله منگا پیوکلی کی من نبیین پیوکلی والو کی من نبیین حس یو پیغمبر الا أخذنا مگر نیولیو منگا غی اهلها اهل داغی بالبأساء ففقر والضراء او پمرزونو باندې. بأساء ضراء دواړه تکلیف ته ویل کیږي. علماء کرام مختلف هغه مصداقونه بیانوي. بالبأساء ففقر باندې والضراء او پمرزونو باندې لعلهم يضرعون چې هما هادي عاجزیو کی سختای د دې لپاره راځي او دارنګي مصیبتونه د دې لپاره راځي چې انسان پکې الله ته عاجزیو کی او دارنګي ایمان مضبوط شي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. ابتلاء بالنعم چې د دې نوم چې کوم دنه عبرتونه واخلې. نعمتونه الله رب العزت د دې لپاره کوي چې انسان دغه چې کوم دې شکر گزار شي او دارنګ د عین عبرتونه واخلي. ثم بدلنا مكان السيئة بیا په بدله کې ورکړو موږ دې ته مکان السيئة په بدله د مصیبتونو کې الحسنه ته خوشالۍ. مصیبتونه ختم شو، نعمتونه په الله رب العزت وکړو د امتحان لپاره. حتى عفوا تر دې چې زیات شو دي. وقالوا دیوي قد مس آباءنا الضراء په تاکید سره رسیدلی و مشرانو زمونږ ته ضراء او تکلیفونه والسراء او خوشالۍ. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اونی والمنگ دی بغتة ناصافه وهم لا يشعرون او دی نه پوهېدل. دی وی کدا خوشالۍ او تکلیفونه دي نو دا چې څنګه موږ باندې راځي نو زمونږ په مشرانو باندې هم راغلي وو. ضروري نه ده چې موږ دې چې کم نه نو د الله دین ته متوجه شو. نو الله رب العزت په عذابونه راوستل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ثمره وجد عذاب. سو چې ایمان نو او شرک کول د دې وجه الله رب العزت ول عذابونه ورکړو. ولو ان اهل القرى کچرته یقینا دې کلیوالو امنو دی ایمان راوړې وي واتقوا ځان ساتلې وي د الله د نافرمانی نه لفتحنا عليهم ما کولا کړي به موږ په دی باندې را برسېره کړي به موږ په دی باندې برکات من السما برکتونه د اسمان نه ول ارزو د زمکه نه. ولکن کذبوا لیکن دی نسبت د دروغ کړي د انبیاء او تفاخذناهم نمنګونی ولدوی بما كانوا يكسبون په سبب دا چې دوی کول. الله رب العزت چې کوم نو عذابونه راوستلو دا الله رب العزت پکړ کې رالل. افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا. ير ور کوي د دنیا تر آیت نمبر 100 پورې. افا امن اهل القرى فامن بشیدا موجوده کلوالو اياتيهم دا چې راشي دوی ته باسنا زمن عذاب وبایتن د شپې وهم نائمون دی یودو دی به د الله د عذاب نه پامن شي که د الله عذاب ورپسې د شپې راشي. افا امنو او امن اهل القرى آیا په امن بشي دغه کلوالو ان یاتيهم دا چې راشي دوی ته باسنا عذاب زمونږه ضحن په وخت د سحر کې وهم یلعبون دی لوبې کوونکي. د سحر په وخت کې کور پسې راغی که د شپې د ورځې په حصہ کې راغی د شپې په حصہ کې نو آیا دی په امن پاتې شي د هغې نه.
افامنوا مکر الله آیا دوی ځان بچ ګڼي د عذاب د الله نه فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون نو بچ نه ګڼي فلا یامن مکر الله ځان به یری نه ګڼي بچ نه ګڼي د عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها آیا نه د ښکار شوی کسانو ته يرثون الارض چې په میراث کې وړي ځمکه من بعد اهلها رستو د سیدونکو د هغې نه الله نشاء که چېرې خوښه وي زمونږ صبناهم نو موږ به تکلیف ورکړی وي دوی ته بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی د دې نه مخکې چې کوم قومونه راغلي وو الله رب العزت هغه تباه کړل په نافرمانۍ باندې د هغې نه وروسته دوی راغلل نو الله رب العزت که خوښه وي دوی له به هم د عذابونه ورکړی وي نو دوی ولې د هغې نه عبرت نه حاصلوي ونتبع علی قلوبهم او مهر به وهلی موږ په زړونو د دوی باندې فهم لا يسمعون نو دوی ناوري تلک القرآن نقص علیک من انبائهم دا ټول واقعات سره متعلق دي د پاره د صداقت د نبی علیه السلام او د عبرت دعوت ورکوي تلک القرآن د ټول کلو والو چې مخکیو نقص منګه بیان کو علیک پتا باندې من انبائها د خبرونو د دینه ولقد جاءتهم رسلهم فتاکی سر راغلیو دوی ته انبیا د دوی بالبینات په واضح دلایل باندې فما كانوا نو دی لیؤمنو چې ایمان راوړی وي بما کذبوا په سبب دا چې نسبت د دروغ کړی دی د انبیاء ته من قبل مخکې د دینه اول ځلو كذلك يطبع الله پاول ځل باندې انبیاء کرام چې ورته رالل نو دی نافرمانی وکړه دا هغه د دې چې کوم دی دا انکار او دا نافرمانی دي ته په میراث کې د خپل مشرانو نه ملاو شو ده كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك لذلك د دې وجنه مهر وهله والله پزنو د کافرانو باندې وما وجدنا لاكثرهم من عهد بعض خلق په مصیبت کیو نو وعده کړی وي د دینه مخکې چې الله رب العزت هغه چې کوم نه عذابونو کې راګیر کړ دانګ امتحانات پر راوستل نو وعده به وکړي او چې وعده به وکړي نو چې کله به الله امتحان او مصیبت لري کنو بیا به وعده ماته کړي د الله رب العزت د نعمتو ناشکری به شروع کړ شرکیات او بدعاتو کې بیا اختشو وما وجدنا نومن دی منګل اکثر اند پاره د زیاتو د دوی من عهد پورا والد وادو کمی وعده به چې په مصیبتونو کې وکړي نو به پورا کولی بیان و او وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقینا من دی منګل اکثرهم زیات د دوی نه لفاسقین ګناګارو ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون دا واقعي د موسی علیه السلام ته اشاره په لنډو باندې ټول واقعي ته په لنډو اشاره بیا ورپسې تفصیل ذکر کړي ثم بعثنا من بعدهم کال له کټکا ګور برابر شولای صحیح خیال ساتل ثم بعثنا من بعدهم بیامن راپورت کړو رستور دوینا موسی علیہ السلام بیا آیاتنا زمون پیاتونو باندې الی فرعون ته راولې ګمون رستور دینه موسی علیہ السلام په خپل آیاتونو باندې په خپل دلایل باندې الی فرعون ته ولملئه غټانو دته وزیرانو دته مراولې گو فازولمو بهانو دی ظلم کو پاغي معجزو سره چې کوم معجزې هغه راوړې وې دي دغه سره ظلم کو هغه ونه منلې فانظر نو ګوره کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شانجاب د فساد کوونکو وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين تفسیری واقعا او دعوت د موسی علیہ السلام ذکر کړي وقال موسی علیہ السلام يا فرعون اني رسول من رب العالمين یقینا زه پیغمبر ایمان طرف د رب د مخلوقات نه خپل منصب ورته هودول حقیق على الا اقول على الله الا الحق حقیق زما سره لایق د ډیره مناسب زما سره دا خبره على ان دا خبر لا اقول چون وایم على الله فالله بني الا الحق مگر رشتیا قد جئتكم ببينه من ربكم وساکی سره راغله مزتا سوتا ببينه فواضح دلائل من ربكم د طرف درفتا سنا فارسل معي نو پرېدا اولېګه زما سره خوشي کړه ما سره دا بني اسرائیل تا په خپل غلامای کې راګیر کړی دي چې کوم دې زما سره پرېدا چې دا الله رب العزت عبادت شروع کی مخلوق د بندګۍ نه راو باسل بني اسرائیل قال ان كنت جئت بآية مطالبه د معجزې د فرعون چې موسی علیہ السلام ته ویل چې اني رسول من رب العالمین معجزه راړه پیغمبر سره معجزې
قال نو فرعون ان كنت كچرته تجد بیاات چراتلی کړي سموجزه باندې فاتی بهان راوړه ان كنت من الصادقين کچرته ته درشتونه فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. نو چې کوم دین موسی علیه السلام ورته معجزه وخودله فالقى عصاه نو غرزول خپل همسا فاذا هي ثعبان مبين ناس فدا واجدها خکارا دا واجدها مخکې چې کوم ده په سورته طه کې ورستو راشه دارنګ سورته قصص آیت نمبر 21 کې چالت وی دا چې کوم دینو نری مارو دلته وی دا اجدها وا. نو مقامات جدا جدا دي. مخکې چې کوم ده هغه د الله دربارو چې کله موسی علیه السلام ته معجزه حواله کیده او دلته د دشمن او د فرعون دربار دی. د دې وجنه الته وی نری مارو دلته وی چې غټ مارو. د دشمن په دربار کې چې کوم دینو دی بیا بهادر شي. لکه اشداء علی الكفار رحماء بینهم چې مسلمان داعی دی چې کله د خپل ملګرو په میس کې نو دی به چې کوم نه نرمي او چې کله د کافر مهله لاړ شي دی به چې کوم نه سختی کوونکی. نو دا د الله په دربار کې چې کوم نه نری مارو چې کله د دشمن دربار ته راغنو اجدها و داغي په مخ کې بیا ونزع يده دویمه معجزه ونزع يده راوي باس خپل لار فائدہ هي بيضاء للناظرين ناس فرات تک سپین رڼا کوونکو د پاره د کتونکو رڼا به کوله. دا دویمه معجزه و د موسی علیه السلام چې لاس به ترخ کې نه باسه چې راو به باسه وینه به تک سپینه رڼا تله. قال الملأ من قومه من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. سوره الشعراء کې راځي چې کله موسی علیه السلام د خپل معجزې خو دل نو فرعون چې کوم نه پارلیمنت والا خپل وزیرانو ته چې کوم نه اول مخاطب شو. قال لمن حوله اغي ته ولوي چې څوک د دې سړي سره مال مشوره راکړي دا خو ماته جادوګر ښکاري. نو دیم چې کم دینو د خان د خلین او کارانو دی وچره ته جادوګر دینو مونږ هم وایو چې دا جادوګر دینو. هغه خان وی چرته دغه لتلو خکار لنو اوګه شو ډیر زیات خکار لوتل وزیر دغه ور سره خپل نوکر ډیر اوګه شو نو چرته زمیدار کاکا خواله لاړو دې لپاره چې دنه سوخرو چې لاړو نو غریب زمیدار کاکا سره حسرب باتینګړو پخکړی وغه ولا را بار کړو. ای چې ولا را بار کړو کې خود ورته نو دی وګي نو چړې هو چې وګي نو د باندې بیا سیس ډیر خوګ لګي نو چې هغه یو خړنو خان چې کوم نه صفات شروع کوي را باتینګل هډیر زیات خواږه وډیر خوان دی وکړو. نوکرم په صفاتونو شروع کړو یاره باتینګن دا خو چې کوم نه خوشې دی دا خو مې دی له نمبر 1 سیس دی په دې کې هو وټامین ډي وټامین سی بی دا چې صحیح په خلل عادله صفاتونه ټوله وکړو. دی لاړه دغه ځای نه بل ورځ بیا چرته خان په دغه لار چکر وو او موړو په غرض باندې نو راغی. بیا چې بیا راغی نو خان زمیدار کاکا بیا چې کم نه هغه غریب سره نور سونه ښه باتینګنه بیا چې کم دې پخکړی را باندې کړ خو خان دې دل موړو. خان چې دینو یو نونای واغستنو خله تر وکړه ویداس دی هغه ته ویدا غ باتینګن دي کنه بل چې تاسو خو هغه ورته وی هغه ډیر خواږه ویدا سم تاریخ دی. خان چې کم دینو نوکر ور سره نوکرم بیا کنه دا خو چې کم دینو دا خو خېټه خرابې دا خدا شهره دا چې سب دیانه بخله راتلین او غي بیان کړی. زمیدار ورته کاته نو ورته وی تا خو ول د ډیر صفاتونه نه کول دي. هغه ورته وی زه د خان د خلینو نوکر مې زه ستاره باتینګنو نوکر نه مې د خان د خلینو نوکر مې که خاني صفات کینو زه به صفات کوم او که خاني بدو ان زه به بدو ما. نو دا چې کوم دی د خان د خلینو نوکرانو فرعون ورته وی دا خو ماته جادوګر ښکاروندي ورته وی ته چې جادوګر دینو مونږ هم وایو چې جادوګر دینو. قال الملؤون غټانو من قوم فرعون انا قوم د فرعون ان هذا لساحر عليم یقینا دا جادوګر د ښکارا جادو کوونکی دی علیم پوا یرید اراده لري یخرجکم چوباسی تاسو من ارزکم د زمکه تاسو نه فماذا تامرون مال سمشوره راکوي تاسو د خدای اراده کوي چې د خپل ارزه خپل قبضه کې والی او مونږ د دین او باسي تاسو څه حکم کوي مشوره راکوي. پارلیمنت کې چې کوم دینو اجلاس او مشوره شروع کړه. قالو نو وزیرانو ددو ارجه وا اخاه مختلف معنی دي په دې ټکو کې په دې یو ټکی کې چې کوم دینو دنه مختلف معنی چې کوم دې پرتی دي. الله رب العزت په دې دوه پر ارجه یو ټکی کې چې کوم نه د فرعون د وزیرانو ټولي منسوبې را دن نکړي. یو دا معنا ارجه وا اخاه رستو کدلرا او ددلرا هر ټیمه په پارلیمنت کې تذکرہ کړي د دې وجنه سړی مشهور شي وړو کې سړی هو چار ځای کې خبري شروع شي په پارلیمنت کې دغه تذکرې شروع شي نو مشهور شي نو د خپل الله سره مشهور کو نو دا خبرې پرې د تذکرہ اړو مکوي چې پارلیمنت ته راځي یا چې کوم نه د سوغټو محفلونو ته ځي. دویم
معنا د دې داره چې ارجه وا اخاه مهلت ورکدل او د دې رور لا کېدې شي دا خبره په جذباتو کې کړي او بیا یې فریدي نو مهلت ولا ورکدوي معنا د مهلت یا دریم معنا مهلت ولا ورکه الټیمیټم ولا ورکه فورا مرانی وکړه فورا رانی وي نو بیا چې کم دی خلک به احتجاج کوي ځکه دې ټیم کې د مقبولیت زیات دی د عوامو د حق خبره کوي نو کراوی نی وی فورا نو بیا چې کم دی نو الته لانجه جوړیږي خلک به احتجاجونه کوي نو پرې د لکسا چې را خبره بالکل یخ شي او کینی بځای باندې نو وسراو بینو بیا په کلاره یا درېم معنا د ارجه امید ولا ورکا امید تم او لالچ ولا ورکا وحده ولا ورکا مال ولا ورکا چې کې دې شي غرض دی نو کدا والی بند بشي دا ورته باطل پرست مولیان ښکارېدو یا سلورم معنا چې ارجه وا اخاه جیل کې واچو دی او د دارورو کله چې جیل کې واچي نو دعوت به محدود شي او منحصر بشي او ځای پوري خوريږي باندې ډیرو نو دا ټولي معنی په یو ټکی کې الله دغه دا ټولي منسوبي را دن نرغي چې دا ټولي منسوبي هغه کوي قالو نو وزیران ورجه وا اخاه رستق دلرا ورور دلرا جیل کې واچو دلرا ورور دلرا وارسل فی المدائن حاشرین اولیګه په خار کې چې کمندونو جمع کون کی په خار کې چې کمندونو جمع کون کی د جادوګرو د پاره جمع کون کی چې کمنده اولیګه یا تو کبه کل ساحر علیم چې راتلو کی تا په هر یو جادوګر په وابانی چې سمرا په جادوګر دي او دانګه په غټه ساته باندې جادو کوي او د دې چې کمنده ماهرین دی هغه ورته راجمع کا وجاء السحرة فرعون چې کمنده وی ولېګل نو دغه منسوبیم کولې د سره پټ بندوبست هم کو چې د مقابله د پاره خلق را پیدا کی وجاء السحرة راغل الجادوګر فرعون ته قالوا دیوی ان لنا لاجرا ایا زمونږ د پاره به بدلوي ان كنا لهن الغالبین کچرته شو مونږه غالبا مونږ له په بدله کې سملاویږي کومګه په باندې غالب شو بدله ورکه کنه نو فرعون ورته قال ان ورته وی نعم او وانکم لمن المقربین یقینا تاسو باندې ذکر شو نه میر صاحب رحمت الله علیه معنا کوله مشتبه مفتی سی بی ویلا من المقربین تاسو به مټتیانو نه تاسو بیا مټتیانو نه زما په خوا کې مناسي ټتی وکوي بیا ران ختی به لمن المقربین ذکر شونه عہده بم در کوم زما بیا خواصونه به قالو یا موسی نو دې په جادوګرو کیفیت د مقابله او د ساحرانو ادب چې په ادب باندې موسی علیه السلام سره خبرې وکړي او دارنګ مناظره وکړي الله ورته هدایت نصیب کو با ادب با نصیب به ادب به نصیب قالو دی یا موسی علیه السلام اما ان تلقیاه توغرزوا خپل معجزه ول چې منګ وینو و اما ان نكون یا بشو منګا ول نحن المنقين منګ غرزون کی په ادب سره چې کوم نه خطاب وکړو قال نو ورته موسی علیه السلام ان قطاس غرزا ول فلما القون هر کله چې دی غرزاو سحروا عيون الناس نو دی جادو کو بسترګو د خلکو باندې نظر بندي دغه جادو چې حقیقت کې باغ سيزونه پړي به غرزلخ کا پړي به نظر بندي ور خلکو بسترګو کې باغ ماران او لړمانان ښکاریدل واسترهبوهم ودیو يرول داخلكم وجاءوا بسحر عظيم راتلو کړ دی په یو لور جادو باندې دسترګو خلکو بسترګو کې چې کوم نه دا یو لوی جادو وحینا الى موسی ان القي عصاك د موسی علیه السلام هغه معجزه وحینا وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان القي عصاك دا چې غرزه خپل خمسه فاذا هي تلقف الناس په ودا غړب کی ما غي افکون چې دي ځان نه جوړ کړی دي تلقف غړب به کی لقف دا هغه خوراک ته ویل کی چې انسان نوړای واري نو خپل پیونه وی ډاری کی تیر کی وی دا خپل همسا او غرزونه دا به چې کوم دی د هر صدا سره غون کې او دا سی به تیر کی چې خپل به پیونه وی فایزا هی تلقف ناس ابادی غړب کړه ما غیا فکون چې دي ځان نه جوړ کړیو هغه چې کوم دی نو په یو ځلی راتیر کړو فوقع الحق نخکار شو حق و باطل ما كانوا يعملون ختم شو هغه چې دي کول چې دي کوم عملونه کول چې دي کوم جادو کو هغه ختم شو فغلبوا هنالك نو مغلوب کړي شو بدغه وخت کې فغلبوا هنالك نو مغلوب کړي شو بدغه وخت کې وانقلبوا وپشو دي صاغرين ذلیلا وپشو چې کوم نستومان او ذلیلا او دانګ نادمین پیمانه والقي السحرة ساجدين او غرزول شو هغه جادوګر او ساجدين سجده کوونکی جادوګر چې کوم دینو ایمان نصیب شو ایمان راړه ځکه هغه د خپل فن ماهرین وغي چې وکتل چیرې دا چې کوم دینو جادو نه دی دا معجزه راځي ځکه جادو هغه چې کوم دی ځان لسیږي نو ته پته واغي او پیجن چې را جادو نه دا معجزه را پیغمبر حق دی نو دی وجه هغه ایمان راوړو قالوا آمنا برب العالمین دی موږ ایمان راوړل پر رب د مخلوقات باندې رب موسی چې رب د موسی او هارون د هارون علیه السلام دی چې چانه مسلې زده کړي نو دا غنوم بیا اخلي نوم نه پټي د خپل مشرانو دا رنګ چې کم نه تدلیس نه کوي نو د موسی علی السلام او د هارون علی السلام په وجه ورته ایمان نصیب شون دا غنوم لري
قال فرعون آمنتم به دین و یره پکار د چې دین بیان کوله خو چې مشرانو د پنځپیرانو د دین مونږ پکې نه واستل دا د دې وجه نه چې په سند ولا اعتراض کوي نو چې چانه مسلې زده کړي دا بیانول دا چې کم نه د حلالي شاګرد کار دی قال فرعون و فرعون آمنتم به تاسو به باندې ایمان راوړو قبل ان اذن لكم مخکې لدینه چې ما تاسو ته اجازه کړې تاسو زمانه چې کوم دی اجازه نه لغسته او تاسو چې کوم دی ډایرک په ایمان راوړو ان هذا لمکر مکرتموه یقینا دا تاسو یو غټ تدبیر او یو غټ پلان وکرتموه چې تاسو کړو دا په مدینه په هار کې د پارلیمنت راتلو له مناظره میدان ته راتلو مخ کې تاسو واپس کې ملاو ویلي تخرجوا منها دې لپاره چې وباسه تاسو له دین اهلها اهل لري فسوف تعلمون زرد چې تاسو پوه شئ چې تاسو سره سکم لو قطعنا ايديكم هم كتبكم لا سنستاسو وارجلكم اخبستاسو من خلافنا دل بدل ثم لو صلبنكم بیا په سولیکم تاسو اجمعین ټول پټولا دا دمکیانی ورته شروع کړي خو نږدې کېده ورته شونل تر موسی علیه السلام غسوک ورته یادو چې سړی په وجلو نو عروبه د عبدوی وا قالوا دی وی انا الى ربنا ودي جادوګرو کلکواله داغي تثبوت وقالوا دی وی انا الى ربنا یقینا موږ خپل رب ته منقلبون واپس کیدون کیو وما تنقم منا وتبدنا غني زمنا الا ان مگر دا خبره آمنا چې موږ ایمان نه وړې دی بیا آیات ربنا پایاتونو در رب زمنګا لما جاءتنا هر کله چراله موږ ته دا آیاتونه معجزې در رب چرانه موږ په ایمان راړو ربنا افرغ علينا ورب زمونږه افرغ علينا راتوي کې پمنګ باندې صبرن صبر او توفنا وفات کې موږ لره مسلمین په داسې حالت کې داړه تا تغاړې هدون کیو وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض دې سملای والو مطالبه د وزیرانو چې فرعون باندې بار بار دوا ورځو چې دا سړی اصل سړی ته پرېږدي چې کوم جړه دا مونډه فساد او نور پس چې کوم دی راګرځي غي توي جادوګر او توي چې تاسو له بلا سخت په مات کم پکار خدا له چې ته شر د وی خو باسه ختمه کی جړې ولا ختمه کی ولته فرعون هو یریدو وقال الملأ وزيران من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی پرېدی ته موسی عليه السلام وقوم دا ولي يفسدوا في الارض رفار کې فسادو کې پزماکه کې ويذرك او پریدی تعالی رواله حتک استغالها الہانو فرعون هو چې کوم دینو دا هو د هریو د خدای مننه لکه بعضی مفسرین چې څنګه لیکي بعضی دا و چې بت پرستو نو الہ نزل تسوک مراد نو الہ نزل ته مراد نه قانون نافذ کون کی مراد دي تنفیذی ادارې مراد دي چې کومه ادارې قانون نافذ کړي نو یکته موسی علیه السلام دغه سفرې دي نو دا خو چې کوم دینو د بستاره تنفیذی ادارو مخالفت شروع کی او خلق چې کوم دینو ستا په بغاوت باندې چې کوم نه آماده کی نو آغا دل تر آلهه نو مراد آغا تنفیذی ادارې چې کوم قانون نافذ کړي نو یا پریدې د موسی علیه السلام او قوم در دې لپاره چې دی فسادو کې بزمکه کې وای زرک او ستا پریدي ستا چې کوم نه نو دغه منی حکومت والها تک او ستا ادارونه چې کوم نه بغاوت کی قال نو جواب د فرعون قال و فرعون سنقتل ابناهم زرد چې قتل وکم ازامن دوی ونستحین نساء موجوندی په پریدما اغه زنانه دوی و انا فوقهم قاهرون یقینا من پدی زور وریو قال موسی لقومه د موسی علیہ السلام قوم له تسلی ورکول وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته استعینوا بالله مضبوط شی امداد حاصل وای په الله باندې وصبروا ومضبوط شی صبر کوي یا ولا نسخه دعا غواړي دا ولنا د الله نه او دویمه نسخه استقلال مستقل استقامت په ځان کې را پیدا کوي صبر کوي په مصیبتونو ان الارض لله یقینا زمکه د الله ده یورثها من نشاء میراث کې ورکې دي ته چاته چې خو شي من عبادی د خپل بندګانو نه والعاقبه للمتقین او خستان جام د متقینانو د اخرت قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا دا هو یا د قوم ګیله ده یا موسی علیه السلام ته تسلی ده نو که ګیله شي نو دا چې کوم دینو دا قوم وي موسی علیه السلام ستاد راتللو نه مخکم چې کوم دینو موږ باندې دا عذابونه او سختای وي او اوس چې ترال نو ستاد راتللو نه چې کوم دینو روستوم په موږ باندې دا عذابونه چری نه کمیږي یا چې کوم دینو دا تسلی ده موسی علیه السلام له چې موږ ستانه و منلو د دینه مخکم په موږ دا امتحانات راتلل تغم مکوا که اوس راځي نو هم به موږ مستقلو دا په موږ مخکم راغلي دي او دا چې کوم دې زموږ سره اول نه روان دي چې څومره د فرعون نه خلاص شي نو دا مصیبتونه به وي نو تسلیم موسی علیہ السلام ته قالوا ویدی وذینا من ته تکلیف راکړی شو من قبل مخکره دینا انت اتینا چې تراغلی موږ ته ومن بعد ما رسلنا جئتنا چې موږ تراغلی مخکې هم دا رستم دي قال عسى ربكم د فرعون چې کوم د موسی علیہ السلام غی ته چې کوم دنو دوا بشارتونه یو دا چې فرعون به الله خلاق کی
زر تاسو چې کوم دې صبر کوئ. دویم دا چې الله رب العزت په تاسو ته په ځمکه کې خلافت در نصیب کړي. قال عسى نووي موسی علیه السلام عسى ربكم ان يهلك نزدې د رب تاسو چې هلاک کړي عدوکم دشمن تاسو ويستخلفكم ورستو آباد کی تاسو لره په فلارز په ځمکه کې یستخلفکم خلافت تاسو لره کې په ځمکه کې آباد کی د ځمکه بادشاہي در کی ويستخلفکم ورستو آباد کی فلارز په ځمکه کې فینظرن ګوري به الله کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو مهلت به الله در کوي بیا. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين فرعونانو د انکار د وجه د عذابونو ابتلا. ولقد اخذنا بتاکی سره نیولیو منګه آل فرعون فرعونیان بالسنین فقال سالی باندې ونقص من الثمرات فکموالی باندې د میوونه لعلهم يذكرون چې هم هدي عبرت او نصیحت حاصل کړي دینه. فاذا جاءتهم الحسنه بدفالینی ول په موسی علی السلام دغه په ملګرو کچرتا سمرز و پیراله خوشحالي و پیراله نو دی به چې کم نه باغی باندې هغه دغه به کوي دا چې کم نه موږ د دې حقدار یو ځکه الله راکړي او که چرته به درز به پیراله سم مصیبت به پیراغ نو دا د موسی علی السلام او د قوم د وجنه دا کوم چې د تابعدار دي دا چې کوم د سپیری دي کله نه چې دی راغلی نو بس دا عذابونه مصیبتونه دي نو بدفالی ویني ودا. پیدا جاءتهم الحسنه کله بچ راغ دوی ته الحسنه تر خوشحالي به ورته رااله کامیابی به وندنو قالو دی به لنا هذه موږ د حقدار یو زموږ د پاره دا وین تصيبهم سیئه او که چره وبرسره دی ته سیئه مصیبت دا عذاب مصیبت او عذاب یتویرون بدپالی بینی ولا بموسی و موسی علیہ السلام ومن پاچا باندې ما هو موسی علیہ السلام سره الا خبردار انما طائرهم یقینا بدپالی دوی عند الله د الله سره سزا د بدپالای د دوی اذانګ دی د بدپالای تعبیر د الله سره ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دین لا علمون پویږي. وقالوا مهما تاتنا عینات د فرعونانو دغه چې کوم دي زدو وقالوا نو دی مهما تاتنا هر هغه چې تمنګ ته پای باندې رات لکه من آیتین د سموجزین او دلیلنا لتسحرنا به لپاره چې ته جادو کې پمنګ پاوي سره فما نحنو لك بمؤمنین من نه یو منګ ستاره لپاره بمؤمنین ایمان راوړون کې منګ ستا تصدیق نه کو ستا ایمان نه راوړو که هڅ کې معجزه راړي زدو عینادو د حق تلاش پکې نو. فارسلنا علیهم الطوفان د سرکشای نتیجه وګورئ. فارسلنا نراولیک منگا علیهم پدوی باندې طوفان والجراد او دارنګ ملخان والقمل او سپگی دارنګ چې کوم د سپگی یا کونی هغه زناور پورې چن خلی والضفادع او دارنګ چندخان او ودم او د وینو باران آیات مفصلات نخې دی جدا کړی شوی واضح کړی شوی دا معجزه دا چې کوم دیرو عذابونو په دی باندې دا عذابونه په الله را نازل کړو. فاستكبرون دي ځان غټو غنو وکانو قوم مجرمین او ودي قوم مجرمانو عذاب ول الله ذکر ورکو چې را مجرمانو زدو عینادو پکې. ولما وقع عليهم الرجز د فرعونانو معاهده د ایمان چې کله په عذاب راغی او سختی پر اله موسی علیه السلام ته متوجه شو او دارنګ چې کوم نه دغه شروع کړ معاهده وکړه چې ته چې کوم نه دوه مطالبه کوي زمونږ نه یو دا چې فرعونان بنی اسرائیل تاسو سره پریدو دویمه دا چې منګه ایمان راړو نو الله نه سوالو چې د عذاب زمونږ نه لري کې د عذابونو ټول نو منګه چې کوم نه ایمان هم راوړو بنی اسرائیل تاسو پریدو دواړه مطالبه دې پوره کوو. ولما وقعوا هر کله چې راغی په دوی باندې رجو عذاب قالو دی یا موسی علیہ السلام ادع لنا وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا بما عهد عندك په سبب داغه چې الله وعده کړی زستا سره لئن کشفت عنا کچر لری کتا زمونږ نه رجو د عذاب لنؤمنن لك نو هم بتصدیق کوستا ایمان براوړو پتا باندې ولنرسلن هم خفريبدو ما کستا سره بنی اسرائیل او دواړه مطالبه بستا پوره کو. فلما کشفنا عنهم الرجز د وعده ما تول چې موسی علیہ السلام دعا وغوښته والله دغینه عذاب لري کو دی وعده ما تکړه. فلما کشفنا هر کله چې لري کومه عنهم الرجز الذين چې کوم دی عذاب د موسی علیہ السلام د دعا په برکت علاج لنا غنیټه پوری هم بالغو چې دغه تر رسیدونکو عذاب ته الله تر څو وخت پوری لري کورستو بیا چې کوم دنه په دریاب کې هغه غرق شو. اذا هم ينقصون الناس بدیما تون کې خپل وعده لرا ماتوي ينقصون دی وعده مات کړي خپل. فانتقمنا منهم اول وعده عسى ربكم چې الله رب العزت موسی علیہ السلام خپل قوم سره بشارت ازیر اورولو اوله دا چې عسى ربكم ايهلك عدوكم نو هغه دلته ذکر کوي چې الله بستاف دشمن هلاک کی. فانتقمنا منهم منګ بدل واغسر دوینا فاغرقناهم نغرق منګ دی په یم بدریاب کې بانهم د دې وجه چې کینن ودی کذبو چې نسبت د درو کو بیا آیاتونو زمونږ آیاتونو معجزو ته وکانو عنها غافلین ودی داغنه نه خبره. وورثنا القوم الذين دادوی موعده او بشارت د موسی علیہ السلام چې ذکر شوی چې ويستخلفکم فی الارض
چې ځمکې خلافت بادشاهي و درته رانصیب کړي، دین وروسته به په ځمکه کې خو آباد کړي. نو هغه الله پوره کړه. واورثنا په میراث کې ورکړه موږ قوم هغه کسانو ته کانو چې ودوي یستضعفون چې کمزوري ګڼلي شو په ځمکه کې، مشارق الارض په میراث کې ورته ورکړه هغه مشارق الارض و مغاربها، مشرق د ځمکې او مغرب دغې التي دا ځمکه و بارکنا فيها چې موږ پکې برکت اچولیو. نو دا هغه ځمکه وه چې کله به دریاب دی را پورې وته او د میدان تیغ کې چې کمدنو آباد شو، اول ته ورته جهاد حکم وشو چې شام ته ورشئ جهاد وکړئ. نو د دغه ځمکې وعده الله د دې سره وکړه. بارکنا فیها ځکه ووایي چې دغه ملک شام دا د انبیاو مسکن دی، انبیای کرام پکې راغلي. نو الله ورته د هغې وعده وکړه چې جهاد وکړئ، دا ځمکه به په میراث کې چې کمدنو تاسو ته هغه درکړی شي، تاسو په دې باندې خلافت قائم کړئ. استضعفون کمزوري ګڼلی شو مشارق الارض و مغاربها، مشارق د مشرقونه د دغه ځمکې او مغربونه د هغه ځمکې بارکنا فیها چې موږ پای کې برکت اچولی او دا یې ورته په میراث کې حواله کړه. وتمت کلمت ربک، پوره شو حکم د رب ستا الحسنا په ښایسته طریقه باندې علی بني اسرائیل و بني اسرائیل باندې چې دشمن یې ولا هلاک کړو، دې ته نجات ورکړو. بما صبروا، په سبب دا چې دې صبر کړو د فرعون په تکلیفونو باندې، د فرعون په تکلیفونو چې به دې ته رسول په هغې دې صبر وکړو. ودمرنا او هلاک کړو موږ ما هغه څه هلاک کړو موږ تباه کړو موږ ما هغه څه کانه چې و چې یصنع فرعون چې جوړول به فرعون کول به فرعون کوم منصوبې و قوم و قوم د فرعون وما كانوا يعرشون، هغه باغونه چې ودوی چې سفرونو ته به یې غوړول او په بره به یې خېجول. د فرعون هغه نعمتونه چې کوم الله په هغه باندې کړي هغه ټول سره الله د هغه نه واغسته. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون. د دې ځای نه د امت اجابت چې کوم ایمان راوړی و د هغې بیان او د هغې د طرف نه مصیبتونه چې هغې چې کوم دی نو هغه هم برداشت کړو چې دومره الله په انعامات وکړه. هغې نه وروستو دي چې کوم دی نو بیا د موسی علیه السلام نه هغه داسې نامناسبه مطالبې شروع کړې. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، تیر کړه موږ بني اسرائیل لره په دریاب باندې. فاتوا على قوم، رال اولنې مصیبت رالو دي په یو داسې قوم باندې یعکفون علی اصنام لهم چې دي من جورانو په خپلو بوتانو باندې، من جورانو دارنګې دیرو د بوتانو عبادت یې کوو. قالو نو وی دی یا موسی، بني اسرائیل موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه یا موسی علیه السلام اجعل لنا جوړ کړه موږ دپاره اله یو بل اله کما لهم الهه، لکه څنګه چې دی لره اله دی موږ له هم چې کوم دی زموږ د خدای شکل او تصویر داسې جوړ کړه چې موږ په هغه باندې چې کوم دی ایمان راوړو عبادت پې کوو. دغه داسې اجعل لنا جعلي جوړ کړه موږ دپاره داسې یو تصویر د خپل خدای. قال انهم قوم تجهلون، موسی علیه السلام انکم یقینا تاسو قوم تجهلون یو قوم یا جاهلان چې بغیر د صورت نه حضره مطمئن کېږي نه چې تر څو خو لیدلی نه نو هسې خو به عبادت کې اطمینان نه راځي چې بلا څه جوړ که نه بلا څه خدای. تاسو یو قوم یا جاهله ان هؤلاء متبر ما هم فيه، د اصنام عبادت کوونکي هغه تباه دي. ان هؤلاء یقینا دا د بوتانو عبادت کوونکي متبر هلاک دي ما هغه څه تباه دي ما هغه څه هم فيه چې دي په هغې کې دي چې دا دي کوم عبادت کوي دا کوم خپل عملونه کوي دا برباد دي. وباطل نو باطل لما كانوا يعبدون چې دي عملونه کوي. قال نو ورته موسی علیه السلام غیر الله یا بغیر د الله نه ابغیکم الها ولټم ستاسو دپاره بل یو خدای وهو فضلکم دغه الله تاسو له غوروالي درکړلی علی العالمین په مخلوقات د خپلې زمانې. واذا انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، او کله چې موږ نجات درکړو تاسو ته فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه تکلیفونه به درکولو. یقتلون ابناکم قتلول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم ژوندی به پرېښودلې ستاسو بیبیانې. وفي ظالم بداننګ کېدل استاسو کې بلا او نزمایش من ربکم نه طرف در استاسو نه عظیم ډیر لوی. فرعون چې تر دومره تکلیفونه رسولو او الله را امتحان په تاسو باندې او الله د هغې نه نجات درکړو دومره غټ نعمت یې در باندې وکړو نو دې لپاره چې ناشکري وکړئ. وواعدنا موسی 30 لیلة واتممناها، د موسی علیه السلام بل امتحان چې قانون راوړلو دپاره هغه کوه تور ته لاړو. قوم چې کوم دی عروج ته رسي نو په دوو دغه سره رسي، یو چې دا د غیر د غلامۍ نه خلاص شي چې د غیر غلامي نه کوي. دویم قوم چې عروج ته رسي نو په خپل آیین او په خپل دستور او په خپل منشور رسي چې هر هغه قوم چې هغې سره خپل دستور او خپل آییني او د غیر د غلامۍ نه آزاد نو دا قوم چې کوم دی بیا عروج ته رسي دا ترقي کوي. او هغه قوم چې د غیر غلامي او دارنګې د غیر د آیین او د دستور او د منشور لاندې ژوند تیروي نو دا قوم چې کوم دی چیرې ترقي نشي کولی. زمونږ د مسلمانانو هم جدا ملک جوړ کو آیین غریبانانو سره نو 1975 پورې چې کوم دی نو برطانیین په هغه آیین باندې فیصلې کولې. بیا د 75 نه وروسته چې کوم دی نو ځان نه یې پکې څه جوړ کو څه یخ کرا واغستو
یو ګډوډه غوندې جوړه کړه په هغې باندې د عمل کې راټینګ کړلی تر اوسه پورې ترقي به چېرې ونه کړي همیشه به دغسې په کته رواني ځکه خپل منشور او دستور یې نشته هغه چې کوم ول الله رالیږلی و هغه یې پرېښی دی نو قوم چې عروج ته رسي نو په خپل آیین او په خپل دستور باندې رسي وواعدنا موسی 30 لیلة نو وعده واغسته موږ د موسی علیه السلام نه 30 لیلة د 10 شپو واتممناها پوره کوم دی لره بعشر په لسو نورو باندې دا 10 وجوبي حکم او د 10 ورسره استحبابي وو چونکې د الله رب العزت سره ملاقات د محبوب سره ملاقات موسی علیه السلام او استحبابي پوره کو فتم میقات ربک نو پوره شو ملاقات دربستا ملاقات درب د 40 لیلة په سلوخت شپو باندې وقال موسی لاخيه کار ورته حواله کول موسی علیه السلام ته ډیوټي حواله کړه وی موسی علیه السلام دا کوله په بل طرف واړو د لوډ سپیکر لا आवाज دې طرف ته راځي اخو باغی आवाज نه دي وقال موسی لاخيه وی موسی علیه السلام خپل ورور ته هارون چې هارون اخلفني في قومي زما خلیفہ شو زما نائب شو په قوم زما کې دلته خلافت به اعتبار حکومت مراد ده نه کې به اعتبار نبوت یعنی په حکومت کې زمانه رستو د دې لپاره فیصله کوه او دارنګ د دې خیال ساته او اصلح او د دې اصلاح کوه نو دای چې کوم دی خلیفہ کو به اعتبار حکومت نه کې به اعتبار نبوت شیعاګان چې کوم دین هغه وی د نبی له صلوات والسلام فرمان د نبی له صلوات والسلام چې کله هجرت کوو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی انت مني بمنزله هارون من موسی وتا ته زمانہ چې کوم دینو داسې لکه څنګه چې هارون علی السلام د موسی علی السلام د خلیفہ ګرځیدل نو خلافت په کل امور کې نه دی مراد ځکه چې خلافت په کل امور کې مراد شي نو بیا هدل ته هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شوی دی اول ته نبی علیه السلام مخکې وفات شو دی علی رضی الله تعالی عنہ ډېر وروسته وفات شوی دی نو خلافت په کل امور کې نه دی مراد او خلفنی زما خلیفہ شو زما نائب شافی قومي زما په قوم کې واصلح او د دې اصلاح کوا ولا تتبع تابعداري مکوا سبیل المفسدين للار د فسادګرو ولما جاء موسی لمیقاتنا شوق الهی دیدار الهی چې الله رب العزت سره خبرې وکړي نو کله چې انسان خبرې ووري نو خبرونه چې کوم دې شوق د ملاقات راوچت شي چیرې د انسان او دغه ماولی د ذات نو الله رب العزت سره خبرې وشوي نو شوق د دیدار او د ملاقات راوچت شو موسی علیه السلام چې کوم د ملاقات مطالبه وکړه دارنګ د رؤیت چې الله رب العزت ماته ځانو خای چې دې وینم بنی اسرائیل هم دا مطالبه کړي او مخکې بقره کې مونږ ویلو الله رب العزت یې خلاق کړل دا یو وجه دا و چې دغه سوال اگر دغه د پاره نو هغه د شوق د وجه نو هغه چې کوم دې زړه او د عنایت د وجه او د بی ادبی باندې هغه بیناو دای بنیاد په بی ادبی باندې او د موسی علیه السلام د سوال بنیاد چې کوم دې هغه په مینا او محبت او شوق باندې د دې وجه چې کوم دې هغه له عذاب ورکړ شو موسی علیه السلام ته الله رب العزت هغه چې کوم دې حکم وکړي چې غر ته وګوره تمانه شي لیدل ځکه د دنیا سترګې د الله رب العزت هغه لیدل هغه ناممکن دی د دنیا په سترګو باندې نو الله رب العزت ورته دی غر ته به تجلی وکم د خپل د نور یو سپیکر ورته وکم کړه غر په خپل ځای باندې قائم پاتې شونه ته به ما وویني او کړه قائم پاتې نشو زری شونه تمانه شي لیدل موسی علیه السلام غر ته وکتل الله رب العزت ورته څنګه تجلی وکړه غر زری شو غر زری شو موسی علیه السلام به وشه پریوته نه د الله رب العزت دیدار په دې سترګو باندې ممکن نه دی په دنیا کې ولما جاء موسی هر کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا زمون ملاقات تا وکلمه ربه خبر وکړي د سره رب ددو قال نو ربي زما رب انظرني ارني ما تو خپل ځان انظر الیک جو ګورم تا انظر فعل یعنی صرف یو ځل وینم تجدد دی پکې تدانه چې همیشه ګورم بدلته خو صرف یو ځل دی وینم پورا وي شوق ارینی ما تخبل ځانو هيا انظر الیک چې وګورم تا قال نو ورته الله رب العزت لن ترانی هرگز نشریدل ما په دې سترګو ولا هرگز ما نشریدل ولکن انظر لیکن وګور الى الجبل دی غرتا فاین استقر مکانو که چرته دې مستقل پاتې شو مضبوط پاتې شو خپل ځای باندې فسوف ترانی زرد چې ما به ویني فلما تجلى ربه هر کله چې روحانتیا وکړه او دارنګ تجلی سړک وکړه الله رب العزت رب د جبل غرتا جعله دکن وی غرزوا ټوټه دکن ټوټه وخر موسی پریوت موسی علیہ السلام صائقا بیوشا فلما افاق هر کله چې په هوش کې راغی قال وی سبحانك تبت الیک
پاکی د تعالی را توبت الیک راګرځم تا ته وانا اول المؤمنین زی اول د ایمان راوړونکو پتا باندې زه څنګه دنو ایمان راوړم پتا باندې. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی. الله رب العزت ورته وی یا موسی علیه السلام انی اصطفیتک یقینا ز غره می ته علی الناس په خلق باندې ورکومتا په خلق باندې برسالتی په خپل پیغام باندې نبوت می درکړل او به کلام په خپل خبرو باندې چې کلیم الله فخذ نونی و ماغه عمل کوا ونی و ماغه ساعت کو چې در کومتا ته وکونه شامل الشاکرین د شکر گزارونه وکتبنا له فی الالواح او لیکل موږ د لپاره فی الالواح په تختو کې من کل شی د هر قسمه ضروری سیزنا ضروری سیز او ضروری حکم مدارنګ مسله آئین ول الله ته جوړ کو د ژوند د تیرولو قانون او احکامات په کې ده موعظه النصیحت او تفصیلا او تفصیل لكل شی د لپاره د هر یو سیز تفصیل او وضاحت د هر یو ضروری سیز په کې ده فاخذها نونی و دل رب قوت مضبوطی باندې عمل پکوا فیصله پکوا مر قوم کا حکم کا خپل قوم ته یا خودو چونی وی دل رب احسن په هسته طریقه باندې عمل کوي په دیوانه په هسته طریقه سوریکم دار الفاسقین زرد چوبه خیمه تاسو ته کور د فاسقانو سأصرف عن آیات الذین زرد جواب اړو مد خپل آیاتونه زورن او یرا چې متکبر دي نو فائدہ نشي غستل دینه سأصرف عن آیات زرد جواب اړو مد خپل آیاتونه الذين كسان يتكبرون چې تکبر کوي فلوز پس مکه کې بغیر الحق نامناسبه تکبر چې کم دینو کوي او دا چې کم دینو د حق نه دی یعنی دا چې کم دینو تکبر کوي هدي چې کم دینو تکبر لایق د دینه چې تکبر کوي انسان سره هغه چې کم دینو عاجزي خای وای يرو کل آیت ان کچری دی وینه هر یو آیت هر یو معجزه لا یمنو بهانو دی پاغي باندې ایمان راوړي دی چې کم دي زیدیان دی عنادیان دی دی وجن الله وساسرف عن آیاتی وای يرو سبیل الرشد کچری دی وینه لار د اصلاح لا يتخذوا سبیلا ننوی غیر لار پاغي نه روانيږي وای يرو سبیل الغی او کچرته وینه لار د گمراهی یتخذوا سبیلا ننوی غیر لار پاغي باندې روانيږي چرته د گمراهی کار نه غدي کوي او چرته چې کم دی د نیکانو مجلس او نیکانو چې کم دی د نیکای کار نه غینه د ځان ساتي په ډډه روان دي ذالک بانهم دار دی وجنه چې کینن دوی کذبوا نسبت درو کړه بیاتنا زمنګ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین وو دی دغینه نه خبره د الله آیاتونو ته نسبت درو کو د الله احکاماتو ته او دغینه ځان نه خبره کړه او غافل کړه والذین کذبوا بیااتنا او نتیجه د اخرت دی هغه سان نسبت درو کو زمنګ آیاتونو ته ولقاء الاخرت او ملاقات د اخرت باندې ملاقات د اخرت ته چې کوم د نسبت درو کو د اخرت نه منکرو حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دوی چې کافر دی او د اخرت باندې ایمان نه راړي نو کله رښتیا وي او کار څومره انصاف پسند دي او کار څومره چې کم دینو دروغ نه وي رښتیا وي او دارنګ چې کم دی خو معاشره کې خجوان کې چې کافر دی ایمان ور سره نشته نو د عملونه برباد دي نو دا خبره غلطه ده چې هندوان د مسلمانانو نه خدي دروغ نه وي دارنګ دا نه کوي هغه نه کوي چې ایمان ور سره نشته عملونه ولا فائدہ نه ور کوي هل یزون الا ما كانوا يعملون دی له بدل ور نکړي شي مگر دا هغه چې دی عملونه کوي واتخذ قوم موسی من بعده او نسو قوم د موسی علیه السلام د خپل طرف نه بل امتحان چې سخی د عبادت شروع کړه هغه ته سجده پرې وته واتخذ قوم موسی او نسو قوم د موسی علیه السلام من بعده رسل دنا من حليهم د غسرو زر خپلونه عجلا خي جسدن چې هاوند جوسي والو جسم له خوار دغه لپاره आवाजو چې څومره سره زره د ځان سره تل راوړیو فرعون الله هلاک کو سره زره غاسري ته پاتې شغیزان سره راړو نغینه چې کم نه چې کله هغه موسی علی السلام کوی تور ته لاړو نو سامری د دې غسر زر ټول لاجمع کړو دغه نه ولسخه جوړ کو او پای کې دنه یو قسم له داسې تنظیم کړو یو سپرینګ په کې لګول چې هوا براله هغه دغه په خله کې نن وته هغه به یو با आवाज کو چې आवाज به کو ندی به وګوره کنه आवाजونه کوي هغه خدای دې سرو زر نه جوړ کړل عالم یې روایت نه ګوري انه چې کین انداز کوي لا یکلمهم خبرې نشي کولای د دوی سره خبرې نه کوي د دوی سره ولا يهديهم سبيلا او نه چې کوم دې ته توفیق نه دی بوزي نه غلارته توفیق نور کې هدایت لار نه غورته نه هي اتخذوه دین ولې دلره خدای جوړ کړی دې دنه خدای وکانو ظالمون او دیو ظالمانو ځکه شکرې وکړه ظلم یې کو شرک شروع کو بیا ولما سوقت فی ایدیهم هر کله چې وګرځول شو په لاسونو د دوی کې دا یا محاوره د عربو چې کم دی د پیمان تیار لپاره غي دا ذکر کین یا چې کم دی نو دا عیسی موسی علیه السلام چې واپس راغی اسخه ټوټه کوي غرزولې ته مه ته دا والا استاسو خدای ولما سوقت هر کله چې وګرځول شو دا په لاسونو د دوی کې ورا او دی ولیدل انهم قد ولوا چې دی یقینن دوی قد ولوا دا کې سر دی گمراه شوی دي قالوا دی ویل ان لم يرحمنا چرته رحمونه کې په منګ ربونه زمنګ رب ويغفر لنا وبخنو کینو کې منګ ته
لنكونن من الخاسرین هامها شوب موږ د تاوانیانو نه. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، غیرت د موسی علیه السلام چې په شرک ولا دومره غوسه ورله چې واپس راغی. ولما رجع هر چې واپس شو موسی علیه السلام الى قومه خپل قوم ته غضبانا ډک د غوسې نه، اسفا غضبانا په غوسه کې، اسفا ډک د غم نه، غوسه ولم ورغله خفاومو. قال نو به سما ډېر بد دی هغه خلفتمونی من بعد چې تاسو زمانه رستو په خدای توب نیولې. عاجلتم امر ربکم، آی په تلوار غواړی تاسو، تلوار کوي تاسو امر ربکم، عذاب درب تاسو ته، فیصله درب تاسو ته. په تلوار د الله د عذاب خو ډېر زیات بزان باندې سود دی. والقل الواح، او تادای کې هو دی را تختی. والقل الواح چې کوم دغه الواح او تختی چې په کومه کې تورات لیکل شوی ځان سره راوړي، نو دا چې کوم دین او غرزول، دا غرزول معنی د بی ادبی ده. القا یا هو چې کوم دین موسی علیه السلام انتهایی غوسه شو، الله سه ور پیدا نو دات نه غرزې دي. روح المعانی لیکي فنزل ترک التحفظ منزله الالقاء، دا ترک تحفظ چې حفاظت ونه کړی شو دای په منزله د القاء باندې ذکر کړی چې ګویا دا یو قسم لو غرزولي. یا مروج الذهب لیکي ارتدع يد موسی فسقطت، چې موسی علیه السلام لاس ور پیدا ډېر غوسې د لاس نو غته ارتاوي شو. یا چې کوم دې ته القاء دا په معنا د زر کې خودلو سره د لکه سوره یوسف آیات نمبر 93 کې براشي چې کله یوسف علی السلام غمس خپل ورونو په واسطه باندې خپل پلار لګونو فالقوه علی وجه ابي ياتي بصيرا، څنګه آیات دي چې زما د پلار په مخ باندې دا وګورځوي نو هغه به کوم دی روغ شي. نو فالقوه ولتن القاء په معنا د زر کې خودلو سره چې زر کې دی، نو دا چې کوم دی والقلوا په تادای باندې کې خو دي زر. واخذ براس اخيه والقل الواح کې خو دې په تادای باندې دغه تحتی چې په کوم باندې لوم دغه لیکل شوی تورات. واخذ براس اخيه ویني خپل سر د خپل ورورو یجرو چې راخکې الیه خپل ځان ته د سر نه ونیو. ابن العربی رحمت الله علیه یجره الیه ليعلم ما لديه، ځان ته راکاګه دی لپاره ځان ته نږدې کو، د سر نه ونیو ځان ته داسې را نږدې کو، داسې ښکارېدل لکه جرګه چې کوي یو بل سره پټه جرګه کې، نو ځان ته راکاګه. نو دا چې کوم نه په منزله دغه باندې تعبیر یې داسې وکړي چې ځان ته راکاګه د سر نه ونیو. دې لپاره چې ورته د حالاتو معجزات واخلي او دارنګي معلومات دیو کې چې اصل واقعیا او اصل کیسه څنګه ده. نو یجره الیه رایخ کو خپل ځان ته. قال نو یا ابن ام ایدم، هارون علیه السلام ورته یا ابن ام ایدم مور بچی امي، ان القوم یقینا قوم چې استضعفوني کمزور کړو مالره، کادون ازیو یقتلون چې قتل کړي وځو. ولی هارون علیه السلام د قتل نه یریدو، د قتل نه یریدو. او چې کله موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ورته وی وا اصلح د خلکو اصلاح وکړي ګوري، نو هغه چې کوم دی اصلاح کوله، نو چې دې شرکیات شروع کړو نو په خلکو بده باقاعده چې کوم دی نو دعوت چلولې، او چونکه سو کسان د په طرف او سره سامری په طرفو، نو کو په زور یې منې کول جنگ کې د قتل کې د قتال دانګي جنگ کې نو په جنگ کې بیا دای کسان مړ شي. ودلته موسی علیه السلام ورته ویلو اصلح اصلاح وکړي فساد بنخوای، نو فساد کې د بیا فساد جوړېدو ادارنګ جنگ پکې راتو. نو دی وجنه موسی علیه السلام هارون علیه السلام چې کوم دینو هغه اغینه چې کوم دینو جنگ ورسرهونه کو پرې خو د موسی علیه السلام دراتلو انتظار وکړو. فلا تشمل بي الاعداء مخشاله وبما من دشمنانو ولا تجعلني مغرز والمان مع القوم الظالمين، قوم ظالمان سرا. قال نو ورته موسی قال ربي اغفر لي، نو موسی علیه السلام ورما ربا رب اغفر لي بهنو کې ماته ولي اخي زما دې ور توادخلنا داخل کې منګه فی رحمتک بخبل رحمت کې وانت ارحم الراحمین، او ته زیات رحم کون کې رحم کون کو نه. ان الذين اتخذوا العجل ير تسخير عبادت کون کو تاغیت زجر. ان الذين يكننا كسان اتخذوا العجل چې ویني وسخه په خدای توبه سينالهم غضب من ربهم، زرد چې وبرسیږي تا غضب من ربهم، غضب د طرف د رب د دوینه، وذلتون او دارنګ رسوایی چې توبه نه وباسي د عبادت نه او پای باندې مستقل دغه سي برقرار پاتې کیږي. وذلتون او رسوایی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې. وکذالک هم دارنګ نجزل المفترین، من بدل ورکو د ځان نه جوړونکو ته چې ځان نه درو جوړي بدعاتي دي، دته چې کوم نه الله رب العزت داسې بدلی ورکوي بیا د عذاب په دنیا کې به رسوایی دانګ په آخرت کې به د الله غضب. ابن کثیر رحمت الله علیه امانه کوي نائلۃ لكل من افترى بدعتا، دا شامل له هر دا آیت شامل له هر هغه چاته چې هغه بدعات کوي د ځان نه چې کوم دی په دین کې بدعات راو باسي د نبی اسلام د طریقو مخالفت کوي. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه کل صاحب بدعت ذلیل، هر بدعتی چې کوم دی دا به چې کوم دی نو ذلیل. الله وې دې چې کوم دی وذلت فی الحیات الدنیا، د دنیا په ژوند کې ودی چې کوم دی همیشه ذلیل. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها
بشارت توبه کوونکو ته هغه کسان چې د عملو السیئات چې وایي کړه ګناکارو ما من سیئه الا ولها اخیات چې داس یو ګناه نشي چې داږي چې کوم دی رونه نه دارنګ داږي چې کوم نه دغنی مطلب چې یو ګناه کوي داږي سره بنور ډیر شی تړلی هغه کسان چې وایي کړه ګناکار ثم تابوا بیا راوګرځیدل توبه ویستا من بعد رسول الدین و امنوا ایمان راړو ان ربک یقینا رب سا من بعد رسول الدین الله غفور الرحیم ها محبون کې مهربان ذات دی ولما سکت عن موسی الغضب هر کله چې لاړ د موسی علی السلام د غصه پر سکون شو غصه نه لاړه او دارنګ چې کم دنو پر سکون شو په آرام شو نو اخذل الواح را واغسته هغه تختای چې تورات په لیکل شو د ځان سره کوه تور نه راړي هغه را واغسته او په نسخه په نسخو دای کې په تختو دای کې هدان هدایت او رحمت مهربانی وللذین تبارک کسانهم لربهم يرهبون چې د خپل رب نه خپل رب ته عاجزي کوي د خپل رب نه یریږي واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا د ملاقات د موسی علیه السلام دا یا تنو سره په جرګه باندې الله له کوه تور ته او یا تنه د خپل قوم نه چې کم دین هغه راواغستو غره کړو چونه کړو هغه چې کم دین ځان سره کړو کوه تور ته بوتلو هغه دویم امتحان چلته وی چې کم دین بی ادبی وکړه او هغه چې کم دین الله رب العزت ته موږ ته چې کم دین خپل ځان خو نو الله رب العزت چې کم دین هغه په چغه پیوال شر عذاب به وش پراته ټول مړ شو واختار موسی غوړه موسی علی السلام قوم خپل قوم لره خپل د قوم نه 70 رجلا او یاتن لمیقاتنا زمونږ ملاقات د پاره فلما اخذتهم الرجفه هر کله چونی ول دیر چغي هغه جړه کو قال نو رب زما رب لو شئت کچره خو وستا اهلكتهم تابدي هلاك کړو من قبل مخکره دینا چې کوی تور دراتنو د دینه مخکې د فرعون سره هولې فرعون سره به هلاک کړي دا استفهام بلهجه الدعاء دی چې د تاسو کو په لهجه دعا باندې یو قسم له عاجزی او دعا مطلب من قابل رحم یو مخکې زما د قوم نه نافرمانی شوی وي بیا د بیت شوی تا ورته معافي کړي ونه اوس پم رحم وکي لو شه دا کجره خو هلي هلاکتم مخکې به هلاک کړي من قول مخکې دینا د فرعون سره ویا یا زبدم هلاک کړي هو چالت د رواني رحم وک الله دل رواني رحم وک یا ته هلي کو نه ته مونږه هلاک کړي بما پاس باندې فعل صفا او چکړي دی وقوف مننا زمونږه الله مونږه دی وقوف واجه مونږه ما هلاک کړي ان هي نه دا الا فتنه کوم مگر امتحانو تو ذل گمراه ساتي بها ول سره من تشا سوچستا وشي وتهدي او دارنګ مضبوطه او نه غلار هاي په دې سره منا چا تشاچستا وشي انت ولينا فغفر لنا دعا د موسی علی السلام ته زمونږه دوسه فغفر لنا نو بهانو کې مونږ ورحمنا ورحمو کې پمنګا وانت خير الغافرين ته غره د بهانه کوونکو نه ته غره بهانه کوونکې وقت لنا فی هذه الدنيا مقرر کې زمونږ د پاره اولی کې زمونږ د پاره په دې دنیا کې حسناتن خوشحالي نیکی ایمان او دارنګ چې کوم دی د الله په ذات باندې ایمان او په آخرت او په آخرت کې ردی بدلی چې جنتونه دي ان هدنا الیک یقینا من راګرځو تا قال عذابی اصيب به من اشاء د الله رب العزت د دعا قبولتیا قال الله ورته عذابی عذاب ما اصيب به من اشاء رسوم دل رچاته چې خوشي ورحمتي او رحمت ذا وسعت كل شيء رسیدل له هر یو سیسته فراخه ده فساكتبها للذين يتقون شرائط د رحمت خاصه چې خاص رحمت د الله بچا باندې کیږي او هغه چا کیږي چې دا شرایط پکې موجودي یو فساكتبوا حاضر د چوب لیکم دی لره مقرر بکم دا للذین پار دا کسانو یتقون چې ایزان ساتي د ګناونو نه زړه صفا ساتي د شرکیاتونه دویم شرط وایو تو زکات او ورکې زکات عمل بالجوارح په خپل اندامونو باندې د الله تابعداري اعمال کوي والذین هم بیااتنا یؤمنون دریم شرط اصلاح د عقیده چې عقیده برابرۍ والذین کسان هم بیااتنا یؤمنون چې زمون پایاتونو باندې ایمان راوړونکي دي احکامات باندې زمون ایمان راړي دارنګ عقیده برابر ده عمل د زړه صفاره شرکیاتونه دارنګ عمل د نامونو چې کوم دي د الله د رضا دي والذین یتبعون الرسول النبی الامي حسر د فلا په اتباع د محمد صلی الله علیه وسلم دغه په تابعدارو کې چې څوک د نبی له سلام تابعداري کوي دا کامیاب دي د نبی له سلام په طریقو کې او دغه په لار کې د دوړو جهانو د کامیابی یقین د غیر په طریقو کې د ناکامۍ یقین غ ذکر کوي الذين كسانوا يتبعون تابعداري کوي رسول د پیغمبر او النبي چې نبی دی الاميه انپړ مولانا رومي رحمت الله علیه فيه ما فيه دا هغه انپړ نه چې کوم زمون انپړ مراد دی کتاب د قران انپړ هغه انپړ چې هغه چې کوم دینو د دنیا په خلکو کې دغه استادان څوک نشته بغیر د استاد الله دور لوی علم ورکړل د دنیا په استادانو کې د دنیا په خلکو کې دغه استادان هغه نشته دي به استاد د ادم لوی علم ورته الله نصیب کړل الامي انپړ په دغه اعتبار باندې چې به استاد ول الله دور غټ علم ورکړل الامي انپړ الذي هغه یجدون او چې مونږ دی هغه مکتوبا لیکل شوی
عندهم د خپل ځان سره په تورات کې والانجیل په انجیل کې تورات او انجیل کې تذکرہ راغله او د صفات التم ذکر دي یا امرهم بالمعروف برایز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو فریضه یا امرهم چې حکم بکې خپل امت ته بالمعروف په طریقه د نیکۍ د شرک د توحید او سنت او ينهاهم عن المنکر منکې بدوی د منکراتونه د شرکیات او د بدعاتونه او دارنګ د ګناه د کارونه یحل لهم الطیبات بیانی بدی ته حلال والده پاک سيزونو ويحرم عليهم الخبائث بیانی بدی ته حرام والده پلیت سيزونو د حرام سيزونو دارنګ خبائث د پلیت سيزونو دای حرمت ورته بیانی حرامي به یعنی حرمت به بیانی حرمت ورته حرامي به الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیان کوي ويضع عنهم اسرهم او لري بکیر دوی نه اسرهم بوجونه دوی ولا غلال توقون التي كانت عليهم جوا بدوی باندې فالذين امنوا به بشارت هغه سان چې ایمان راوړ په دی باندې وعزروه عزت او قدر پیغمبر ونصروه امداد وکړه واتبعوا النور الذي تابعداري وکړه درناغي انزل ما او چې نازل کړ شو د نبی عليه الصلاه والسلام سره اولئک هم المفلحون دا هلکم دي کامیاب قل یا ایها الناس صداقت د نبی عليه الصلاه والسلام ذکر کوي او ترغیب اتباع د نبی عليه الصلاه والسلام ته چې کامیابی اوس د نبی عليه السلام منلو کړه قل یا ایها الناس و پیغمبر خلکو انی رسول الله یقینا ز استاد الله ما پیغمبر د الله ما الیکم تاسو ته جميعا الذی پیغمبر د الله ما تاسو ته جميعا الذی د ټول سيزونو هغه جميعا د ټول پټوله د ټول یعنی جميعا ټول مخلوقات ته ایه الناس جميعا د ټول ته ټول مخلوقات ته پیغمبر مخکینی انبیا چې کوم نه هغه یو قوم ته وو خاصو نبی له صلوات والسلام ټول دنیا ته الذي الله غزات له ملک السماوات هغه بار باد شهید اسمانونه ول ارض رزم کړه لا اله الا هو نشته بل حاجت روا مگر دغه یو الله دی یوهیم جن کول کوي میت مړ کول کوي مقصد د بعثت مسله د توحید ده چې هر څو د ټول تصرفات د الله په اختیار کې دي الله یو غنه دغه عبادت کوي لا اله الا هو نشته بل یو حاجت روا مگر دغه یو الله دی یوهی ژوند کول کوي میت مړ کول کوي فآمنون ایمان راوړی بالله په الله باندې او رسول په پیغمبر د الله النبي چې نبی دی الومی او ان پړ الذي هغه یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله او کلمات په احکامات د الله باندې وتبعوه د تابعداري وکي لعلكم تهتدون چې هم تاسو نه غلارمونای ومن قوم موسی امه يهدون مدحد اهل کتاب مؤمنانو هغه اهل کتاب چې ایمان راوړو بیا ومن قوم موسی او قوم د موسی عليه السلام نه امه يهدون ويهدون چې روانو بالحق په حق باندې وبه يعدلون په حق باندې فیصله کوي یعنی په خپل کتاب روانو خپل کتاب هغه سومنه څنګه چې ورته موسی عليه السلام راوړیو او داغي پیشنګویان ومنلې او چې نبی عليه السلام راي په دې ایمان راوړ په هغه باندې فیصله کولې داغي فیصله دا و چې نبی عليه السلام برازي او په هغه ایمان راوړی وقطعناهم 12 اسباط امما د موسی عليه السلام بل امتحان د امت اجابت د طرف نه چې الله به دوره نعمتونه وکړو هغه چې کوم دي هغه باوجود هغه چې کوم نه نو سو کړل وقطعناهم تقسیم کړل موږ دوی لره 12 اسباطن دولس ډلې اممن دولس قرانای اممن ډلې اسباتن قرانای اممن ډلې وحینا وحی وکړه موږ اله موسی علیه السلام ته اذ استسقاه کله چې طلب دوبو کله چې طلب دوبو کو قوم د قوم ددنه ان ضرب بعصاك الحجر موږ ورتوي وها بعصاك الحجر پر خپل هم صاحبانه دا غټه فان با جسد من حسنتا روان شي دغه 12 عینا دولس چینی ته روان شي ځکه دولس ډلې وي قد علم كل ناس مشربهم پتاګي سره معلومه و هر یو ډلې ته مشربهم خپل چینه او خپل زید او بورس کلو وظللنا عليهم الغمام او تیار او سورې کومنګ په دیوانه د وریځه میدان تیه کیو چې کله د دریاب نو وتلو میدان تیه ته لاړ ولته چې کوم دی ونی نه وي د سوري تنظیم نو او نور ته پډاګه پراتو الله رب العزت پر وریځه تنظیم کو دا نعمت د الله وظللنا عليهم الغمام او تیار کړه سورې کومنګ په دیوانه د وریځه وانزلنا عليهم المن د خوراک څخه سامان وسرنو نو دویم تنظیم د خوراکو وانزلنا عليهم المن راول من په دی باندې راولېګل من په دی باندې المن تورنجبین ورسلوا مړزانو المن دا چې کم دنو غوین په شانتاغه خوراک یو قسم چې سحر په پاسل د ونو په پاڼو په پروت دی بغیر ټولو دارنګي سلوا هغه مړزان یو قسم مارغو چې راته د دین زده خو هاته بکیناسته او تختیده منه دی بغیرانی ولو دا د الله احسانات او انعامات کولو منګ وی خړای من طیبات در پاک هغه رزق ناګو چې منګ رزق درکړل تاسو وما ظلمون دی ظلم نو کړي په منګه ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی دی زمنګ سره اوس ظلمونه کو چې شرکیات په خپل ځان باندې د نعمتونو کم کړو ځان سره ظلم کوم
واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكل چويل شديتا وسيګه پدې کلی کې وکولو من اخرای د دینه حيث شئتم ثم رجستاسو خوهي وقولوا حطه او وايدا کلمه مغفرت حطه دا کلمه مغفرت ورته خودله ودخلوا الباب او داخل شي د کلم د دروازې تاسو جنن په تابعدارای باندې د شام د قلو دروازو ته د شام د وکلی دروازې ته سو جنن په تابعدارای باندې نغفر لكم بهنه بوکم تاسو نه بهنه بوکم تاسو د خطیاتکم د ګناہوں تاسو سنزيد المحسنين زرد چې زیاتو مونږه المحسنين ان کې کون کله طاقت نه کوي فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بیادبی او ناکامی دا وی په هر کې زندگی کوله په خپل کلی کې نو بیادبی وکړه چې کله ورته حکم را چې قولوا حطه کلمه مغفرت وایي فبدل الذين ظلموا بدل کسان چې ظلم کړو منهم د دین قولا دی وینا لرا قولا دلته عبارت مقدر دی قولا قيل لهم وقالوا غير الذي هغه وینا بدل کړ چې کوم دی ته ویل شو او دی ویل غیر الذي علاوه د دین هغه وینا قيل لهم چې دی ته ویل شو چې دا کوم ویل شو هغه پرې خو د بل شروع کا حتوینه هنتو جوړ کړه وهنتوتن قيل لهم ویل شو دی ته چې ویل شو دی ته فارسلنا عليهم راولکم په دی باندې رجزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يظلمون په سبب دا چې دی ظلمونه کول چې کوم ظلم دی د الله په حق کې شروع کړو نو الله په عذاب راولېګو واسالم عن القريه التي كانت حاضره البحر احوال د معرضون چې چا د نبی د دعوت د قبولتیا نه وکړي او دغه نه انکار کړو دغه حال وګورئ چې د موسی عليه السلام نه ومنلي واسالهم تاسو غردوینا عن القريه مبارد کلی کوي التي كانت حاضره البحر چې په غاړه د دریاب باندې اې دی اعدون فی السبت کله چې دی زیاته او په سبت په ورځ د خیالي کی ورځ د خالی کی خالی په ورځ د هفته په ورځ باندې الله رب العزت حکم ورته امتحان او په میان مننی وای نو په هغه ورځ به میان ډیر زیات رالو نو دی چې کوم نه نافرمانی شروع کړه دی ولاره او دارنګي نالای به جوړ کړه بل ځکه به یو کند ورته جوړ کړه اول د بچ کم دې کله میان را لغه کندې ته نو دی به نالای بند کړه نو د هفته ورځ به تیر شو نو اتوار پر ورځ بدی چې کم دې نو هغه راواغسته هغه به چې کم دې راونی ول دا کندې نه به راوچت کړو او چې ورته به وی چې دا هولې کړلی نو دی به دا هم نیولې نه دی دا خو په وو کې پراته مونږ د اتوار پر ورځ دا هلي بهاني به کولی نو دا په امتحان د الله تر طرف نه نو الله ولا عذاب ورکو چې نافرمانی وکړي زیادونه په سبت کله چې زیاته یو پر د خیالي کې اذا تاتین کله چې برا کله چې راغلل دي ته هی تانو میان د یوم سبت په ورځ د خیالي د دوی کې په ورځ د هفته شرعن خکارا پډا غوانی میان بخکارا اخلاص او باغ رزمان امتحان د الله تر طرف نه وایم او باغ رزمان لاس بجونه چې دی ول خالی پر ورځ کینو یا خالی رزمانه ونو لا تاتین بیا ورته نه راتل کذالک هم دا غرنګي نبلوهم امتحان کو په دی باندې بما كانوا يفسقون په سبب دا چې دی ګناونه کول واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم نو د په امت کې درې ډلې جوړې شوې یو هغه چې رامیان بیرانی ولا خړل بې دویمه هغه ډله وا چې هغه به کم دینو میان هغه به نیول نه غلیو ساکتینو غلیو دی مې منه کولم نه بعد به ورتم نه وي او هر یو چې کم دی په خپل ځای باندې هغه خري برابر دی هغه چې کم دینو خه کوي هر یو په خپل دغه باندې خپويږي درې مډل هغه چې هغه منه کول ودا کار مکوي الله به تبا کې د عذاب بدر باندې الله راشي نافرمانی مکوي نو هغه ونه منل چې کله عذاب راغی ساکتین ورسره الله خلق کړو بیا چې کم غلیو او یاره هر یو په خپل ځای ټیک دی خه کوي ځکه اساکت عن الحق شیطان اخرس د حق د بیان نه چې څوک غلی نو دا ګونګې شیطان دی بیا نو الله ورسره غم جا تبا کړو وایذ قالت امه کله چې یو ډلې منهم د دوینا لما تعذون ولی تاسو نصیحت کوي قوما الله هغه قوم ته چې الله مهلكهم هلاكون کې لغی لرا او معذبهم یا عذاب ورکون کې دوی ته عذابا شدیدا عذاب سخت قالوا دوی معذره الى ربكم د پاره د غاړه خلاصولې الى ربكم رب تاسو ته ولعلهم يتقون شاید چې دوی ځانو ساتي دینه توبه وباسي دینه دا ورته دې لپاره و چې موږ غاړه خلاص شي بیا فلما نسوا ما ذکروا به ورکل چې دې هیر کړه احکامات او دارنګه هغه حکمونه د الله ذکروا به دې چې نصيحت ورکول شو پای سره پاند او نصيحت حکم ورته کول شو انجین الذين نجات ورکمغه کسانو ته يرهون عن السوء چې ای بند چې ای من کول د بدو کارونو د ګناونو نه چې چا کم دې د دینه من کول الله غي بچ کړو واخذنا الذين او نیول منګه کسان ظلمو چې ظلم وکړو به عذاب بئس عذاب سخت باندې بما كانوا بسبب دا چې ودی يفسقون چې دي ګناونه کولو فلما عتوا عمانه عنه فلما عتوا نو هر کله چې دینه فرمانی وکړو ير کدي دغه عما دا غسن نو هو چې من کړی شو عنه داغینا چې سره من کړی شو دیغه تراتل شروع کړو نافرمانی د الله شروع کړل نو قلنا نمنګ ویلهم دیتا کونو قررتن دا د عذاب بئس تفسیر د کوم عذاب نه غداو چې کونو موږ ورته وی شي قررتن خاصی ان شادوغان بد شکل شادوغان ته الله جوړ کو شکنونه الله مسخ کړو
واستاذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه يره د دنیا کله چې اعلان وکړ ربستا لا يبعثن جهنم علیکی علیهم بدیبانی الى يوم القيامه در ورځ در قیامت پورې منا سوک یسومم چې رسي ودی ته سو العذاب بد عذابونه سخت سزاګانی در قیامت پورې بچ کوم نه دی ذلیلې دغه سه همیشه به دی د بل قوم غلامی او دانګه چې کوم د بختنا سر په مسلط شو هغه چې کوم نو وړه زول خصم جهاد ور سره راغ ور پسې خصم وړه زول دانګي قیدیان کړه ځان سره بوتلو الله رب العزت پیدا اعلان کو چې تاسو د الله د احکاماتو نافرمانی کوئ نو بیا عذابونو ته ځان ټینګ کړئ ان ربک یقینا ربسا لسریع العقاب جل عذاب ورکون کړي و انه لغفور رحیم یقینا د الله بهون کې مهربان ذات دی وقطعناهم فی الارض امما د مشرانو د يهودو حالو وقطعناهم تقسیم کوم دی لرا فی الارض پس مکه کن امما ډالې منهم الصالحون بعد دین نیکانو ومنهم دون ذلك او د باج د دین علاوه د دینو هغه چې کم نه ګناونه کول وبلوناهم من امتحانو کو په دیوان بالحسنات بالحسنات په خوشالو باندې او سیئات او دانګ په مصیبتونو باندې لعلهم يرجعون یا مهدیرا او پرشي امتحانات پراله دانګ خوشاله پراله نعمتونه په مو شو دانګ امتحانات په مراله ډیره پر چې الله تعالی وګرځي فخلف من بعدهم خلف زورن رستونو ته امت اجابت دریم دور دغی فخلف من بعدهم نرستو پاتې شو دوینه خلفون یا وډلا نور اباچوي خلفون نور اباچوي پرزمګه کې ناکاره اولاد دي دارنګ ناکاره وډلا پکې رستو بیا رااله ورسول کتابه چې په میراث کې وړل دا کتابو یا خذون عرض هذا الادنى چې غسته سامان د دې کمزوري ژوند دغه په مقابله کې د دنیا ژوند له ترجیح ورکړه او یقون دی بوي سيغفر لها درته چې بهانه به وکړي شي مونږ ته امیدونه دي الله رب العزت نه د بهانه غو هغه مغفرت هغه چې کم نه لرل ویاتی مودی کچر راشدی ته عارضن کچر راشدی ته عارضن سامان مثلو بشان د یو خذوه ناغخلی یو پیر چې کوم د دنیا د دین په مقابله کې دنیا له ترجیح ورکی بیا وی الله مونږ ته بهنه وکي او که بیا ورته هغه مکمل او شن بیا نافرمانی شروع کړي اصرار علی المعصیت په ګناه باندې د دې همیشګری عالم یو خازو د دوی را دو عالم یو خدای نو غسته شوی د دوی نه علیهم په دوی باندې میثاقن وعده او میثاق الكتاب وعده په کتاب کې دینه چې کوم نه وعده نو واستل شي الله یقول دا چې نه وي دی الله په الله باندې الا الحق مگر رښتیا خبره حق وي هغه چې الله سره مناسب دي ځان نه په الله دروغ نه جوړي په تورات کې دا وعده غسته شوی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باغی کیو و دار الاخرته کو د اخرت غره د پاره دا کسانو یتقون چې ځان ساتي له ګناہوں نه مخالفت د الله نه افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته والذین یمسکون بالکتاب او هغه کسان چې منګول لګي د الله په کتاب باندې واقام الصلاه او پابندی مونږ کوي ان لا نضيع یقینا من نزایکو اجر المصلحین اجر او بدلی د غنی کی کوونکو وایذن تقنا الجبل فوقهم دا هم زجر نافرمانو ته د وعده خلاف یو کنه الله رب العزت په بیا کم دنو عذاب راوستو هغه په بالکل الټا کوي معنی کنه معنی وایذن تقنا الجبل سر سید احمد خان هغه چې کوم دنو د موسی علیه السلام په معجزو کې ډېر باطل تعویلات کوي هغه چې کوم دنو یو د دې معجزې نه منکر دی او د دې دغه نه چې په اسرائیل باندې دا غر نه الټه شوی ځکه دلته وی کأنه وی ځکه الته چې کوم دنو وی کأنهم ذلتون وی دا چې کوم دي اسی هغه ته خودلې شوی دا چې کنده په دی باندې الټه شوی دی نو الته چې کوم دنو و اذن تقنا الله وی کړ چې موږ د ویخ نه راو باسو په دی باندې دا غرو نو دا خودلې شوی ورته نو واقعي په دغه کې چې کوم دی په خارج کې دا غر په دی باندې الټه شوی او هغه په الټه کړو دا غری په روغ راوچت کدا سي په پاسه نه سکور کوي را پرېدم دله عذاب در باندې راولم وایدنا تقنا کله چې راو یست منګه د ویخنال جبل غرو فوقهم د پاسه د دوی کارنهم ذلتن گوی چې را چې اترای وا یا وریاز و داسې پیران سکور کو وزنو دی ګمانو کو یقینو کو دی انه واقع به چې دا غر غرزیدون کړي په دی باندې خذو الله ورته ونی وای ما ته ناګم چا موږ تاسو ته درکړلې به قوت په مضبوطیا باندې عمل کوي په دی وذکروا یاد کړئ معافی اج په دی کې علکم تتقون چې هم تاسو ځان ساته د ګناونو نه وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ترغیب اتباع ته د ټولو نه د اتباع وعده غستل شو چې الله حکم به منئ فازل کې نو ولې چې کوم نه نافرمانی کوي په حدیث مبارکه کې راځي چې د آدم علیه السلام د شان رسولو میګو په شکل باندې پیدا کړی شو د عرفات میدان هغه کې چې کوم نه الله رب العزت ودرول ټولو ته ولستو بربکم تاسو رب نه منو دی ورته ټولو روحونو هغه اقرار وکړي چې قالوا بلا اوسم چې د عرفات میدان ته باندې علما وایي چې سړی لاړ شي نو چې وګورن سړی ته داسې لګي چې دا ځای ما چرته لیدل نه نو الله رب العزت را وعده غستې و دلته وی د اولاد د آدم علی السلام دغه د شاګانو نه پیدا کړی وای اول ته حدیث مبارکه کې راځي د آدم علی السلام د شانه نو الته مصدر اصلي ذکر دی دلته مصدر فرعي ذکر دی وای دا خدای کله چې واغست رب کربستا
من بني آدم دا کله چې را پیدا کړو رب ستا من بني آدم د اولاد د آدم علیه السلام من ظهورین د شاګانو د غوینه ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم او گواهی کړ دوی لره علی انفسهم په خپل ځانونو باندې او ورته وی الستو بربکم عز تاسو رب نیما بربکم مصلح مدبر او مطاع چې چا تاسو تابعداري کوي زستاسو چې کوم دین مصلح اصلاح کون کې دارنګ مدبر نیما قالوا بلانو دی ولنا شهدنا ان تقولوا شاهدنا نو دی منګه چې کم دینو شاهد را منګه چې کم دینو گواہی کو په دی باندې یا الله وی شاهد نامنګ دی بیان کو ان تقول دی بیان او تاسو ته کو په قرآن کې دی لپاره ان تقول دا چې اون وای تاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت ان كنا عن هذا غافلين چې کینن ومنګه د دین نه خبره دا ونه وای چې منګه بیان خبرو او تقول یا دا ونه وای انما اشرك اباؤنا چې کینن شرک زمون پلارانو کړو مشرانو کړو من قبل مخکره دینا او كنا ذریه او منګه اولاد من بعد مرسل دغینا منګه چې کوم دې دغې نه خبر او دا زمونږ مشرانو کړه او د غلار را تخودل او پاغي بس روانو افاتهلكونا بما فعل المبطلون آیات منګه هلاکای په سمانه چې کړي دي باطل فرست مشرانو زمونږه چې هغه چې کوم دې بیلاری او غیر روانو شرکیات کول منګه دغې پلارو نو تب منګه پای باندې هلاکای نو چې دا باندې بیاونه کوي وكذلك نفصل الآيات دارنګ موږ واضح بیان آیاتونه ولعلهم يرجعون جهام هادي راو ګرځي حق ته واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه بل نمونه د معرضون چې چا مخړولو او دانګي دنیا یې سره کړی و نو دا غي چې کوم نه نمونه بعض علماء کرام مفسرین لیکي چې دین دلته نه دین مراد نبأ الذي دا چې کوم نه بلعم بن باعوره دی بلعم بن باعوره د موسی علیه السلام د دور هغه دور کې یو لوی عالم او دته چې کوم نه ډیر آیاتونه چې کوم نه یادو مستجاب الدعوات او د په داس کې او بزرګاونو باندې چې کوم نه هغه طلبه بناسو د شاګردان بو او مستجاب الدعوات چې دعا به یو خدای الله رب العزت به قبل ولا هغه قوم برتراغون شو یره موسی علیه السلام د پاره خیره وکا د وینه کوم هغه قوم به لالچ ورکړي سودا او صدقه به ورکړي لالچ کې په دغه کې به راوستي موسی علیه السلام په خلاف کې لاس اوچت کړو بد دعای کول الله رب العزت جب ولا راو یستبهر او الله رب العزت داسې کو چې ذلیل او رسوای کو چې څنګه علم مرتون هغه ټوله ولا ټوله تنه واغسته هیڅ شی ور سره پاتې نشو الله ذلیل او رسوا کو یا چې کوم دی دا امیہ بن سلط د مکی مشرک دی چې دا چې کوم دی نو د نبی له صلوات والسلام مخالفت کو الله دا هغه مثال دلته ذکر کوي دا په شان د سپیو یا چې کوم دی بلعم بن باعوره د هر باطل فرست چې هغه چې کوم دی نو د دنیا په بدله کې چې کوم دی نو دین پریدي دنیا اسره کوي او دین کې چې کوم دی نو د دنیا د وجنه هغه چې کوم دی نو ځان نه بګي تحریفات کوي او دین چې کوم دی په خپل خواهشات باندې چلی نو داغه مثال الله بیان چې دا په شان د سپی دی واتلو علیهم ولربدیبان نبا الذی خبردار کا ساتینا او چې ورکړې مونږ دته آیاتنا خپل آیاتونه علم د آیاتونو ورته ورکړو مستجاب الدعوات او فانسلخ منها نو ودغینا انسلاخ د بیزین سرمن یسر ته ویل کیږي نو د خپل عمل د سرمن نو وته د عمل د سرمن نو وته الله رب العزت علم بیا واس فانسلخ منها نو دی ودغینا فادبعون ورپسې شو د پسې شیطانو فکان من الغاوین شو د سرکشونه ولو شئنا لرفعناه کچاره زمونږه خو او چت کړي به موږ دلته به په دې علم د تورات او د علم د تورات ول ورکړو الله وي موږ په دې د عزت ورکړو ولکنه اخلد الى الارض لیکن دې مایل شو زمکه د سفلیات خواهشات او دارنګ چې کوم د دنیا هغه سره کړه مایل شو دنیا ته اخلد الى الارض مایل شو زمکه ته د دنیا خواهشات وبس شو وتبع هوا او تابعداري د خپل خواهشات او د خپل طبيعت وکړه فمثلو کمثل الکرب نو د مثال در په شان د سپیره الله رب العزت جبر او یستا مثال در په شان د سپیره الله رب العزت وی چې باطل فرستا او دارنګ چې کم دین او بی دین دی او دین چې کم دی دنیا لپاره سره کوي دا په شان د سپی دی د مشابهت د سپی سره ورکو مجاهد رحمت الله علیه هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به دا مثال لا کس بیانې چې د الله کتاب بیانې د الله دین هغه علم ورسره د عمل پینې کوي دارنګ ابن کثیر وی فمن خرج عن حيز العلم والهدى واقبل على شهوات نفسه واتبع الهوى دا مثال لا چا ذکر کوي چې د علم دغه نه د مرکزونو نه غوته د علم د زینونه او هدایت او علم ورته نصیب شو او بیا له خپل شهوات په روان شو په خواهشات او نفسونو پسې نو دا به شان د سپی دی وي د سپی سره مثال ورکو د دې یو څو وجې د دې تشبیه یو خدا چې سپی خصیص د ډیر یاد ډیر زیات سپک دی نو دا بی دینه مولا او دارنګ د دین نه چې کم دین هغه ټوکی جوړې کړي په دنیا بسې چې کم دین چې چرته دنیا کې کم ځای ورته فائدہ ملاوي دین پاغي بسې تاوي نو دیم چې کم دینو سپک دی د عزت نه بل دار چې د روحانيت هغه چې کم دینو ختم شي متبع الهوا
بلدار چې سپیره طبيعي تور هغه کمزور دی هر ټیم جبر ایسته دی چې کم دینو هغه سا چې کم دی راګیرول نشي په ما چې کم دینو مسلسل ساونه علی دی چې کم دینو په طبيعت نه کمزور دی او همیشه پریشان دی باطل پرست مولا او دارنګي بی دین سړی چې دین سره کوي د دنیا لپاره دی بم هر ټیم پریشان دی بچرم چې کم دی دنیا به د سګه جمع نشي دی هر ټیم پریشان او جب به رایستی ګرځي په دنیا پسې بلدار چې د خپل همجنسو پسې چې کم دینو غافي پس پو پسې دا چې کوم دی باطل پرست مولا دی خپل هم جنس پسې هغه مولیانو پسې کوم د حق بیان کوي هغه پسې به همیشه دی غاپی نو الله رب العزت چې کوم دی د مثال د سپی سره وي نورم ډیر چې کوم دی نو داسې دغه دی په سپی کې چې هغه چې کوم دی نو دا خوینه بیا په باطل پرست مولا کې راشي کله د دنیا پسې ولګي ان تحمل علیک حمله کوي ته په د باندې الحسن لسان کېږي او غاپی او تترکو کپرې دی نو یساس دی غاپی کته په دفاع کې چې کوم دی د بیان کوي دارنګي د په دفاع کې د په مقابله کې را پاسې د دین مخالفت کې څه مسله کوي نو کته تی غل کینې نو هم دی غافي بیا د چې کوم دی نو حق پرست مولیانو په خبرې کوي او کچرته د جواب کوي نو هم دی غافي دی غل کېږي نه ټیم به جبر ایستي ذالک مثل القوم الذي دا مثال لا قوم دی کذبوا بیاتنا چې نسبت د درو کوي زمونږ آیاتونو ته فقصص القصص بیان کوي دی باندې دا بیانو لعلهم يتفکرون کې دې شو دی به اسهامه چې دی به کې سوچ او فکر وکي سا مثل القوم الذين كذبوا بیاتنا ډیر بد دی مثال دا قوم چې نسبت د درو کوي زمونږ آیاتونو توان فسهم کانو یظلمون بخپل ځانونو باندې ظلم کوي د ځان سره دا ظلم او زیاتی کوي ما يهد الله فهو المهتدي اولن تسلی ساته بیان کوي نابت والا به هدایت په خپل مونی چې بچا کې د حق تلاشي ما يهد الله واسو چې بني غلاره کې فهو هغه سوچ الله ورته هدایت نصیب کې فهو المهتدي نو دی بني غلاره وما يذلل عاصو چې الله گمراه او ساتي عنادي دي ضد دي فاولئک هم الخاسرون دا هلكم دي تاوانيانو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس دویمه داوا چې ما انزلا تابعداري نه کوي دا الله د کلام تابعداري نه کوي نو دا سارو بشان تر یو دی بچ کم دی سارو بشان بربند طوافونه بیت الله کوي الله وی دا چې کم دی نو دی بچ کم دی نو جهنم در ځای دی ولقد ذرأنا بتاکی سره پیدا کړی موږ جهنم د پاره کثیر من الجن زیاد پیریانو نو ولنس انسانانو نه لهم قلوب لا يفقهون بها دې لپاره زونه دي لا يفقهون بها چې نه پويږي په سره په حق باندې دا زونه ول الله ور کړل چې زړه او د عینات د وجه به مهرونه راغلي د حق په خبره نه پويږي ولهم اعين دې لپاره سترګې دي لا يبصرون بها چې بای باندې حق نه ویني ولهم اذان دې لپاره غوګونه دي لا يسمعون بها چې نه اوري پای باندې حق اولئک کلنعام دا هلک بشان د ډانګرو زناورو دي په طلب د دنیوي مفادو کې چې څنګه زناور کم ځای کې خپل مفاد ني ادانګي خېټه مړولو لپاره سزین خپل پر دې حرام حلال نه ګوري ورمنډه کوي په او دا خلقم داسي دي اولئک کلنعام دا هلک بشان د زراورو دي ولهم ازل بلک زیات گمراه دي دینا اولئک هم الغافلون دا هلکم دي نه خبره غافله ولله الاسماء الحسنى ها صلی الله لرضی هغه هستنمونه اسماء الحسنى هستنمونه د الله فدعوه بها نراو بلای الله پدای باندې په وسیله کې الله رب العزت د الله نیک الله رب العزت خسته هستنمونه هغه چې کوم دی وسیله کوي وذروا الذين او پرېدا کسان الحدون فی اسماء چې کوګوال لټي د الله په نومونو کې الحاد کوي الحاد د الله نومونه په د ګناه په ځایونو کې استعمالي د ګناه په ځای کې قسمونه کوي د الله نومونه استعمالي یا د الله رب العزت په صفاتو کې بغیر د اصول د علماو نه غلط تعویلات پکې تکي یا د الله نومونه چې کوم دی غیر لور کوي شرک کوي او دا خلک چې کوم دی الله رب العزت وی دی پرې دی دین واوړی سایو ځونه د چې بدله ورکړي شي دا ما كانوا يعملون دا څه چې دي عملونه کوي وممن خلقنا امه يهدون اوله مسله هدایت منيب او هغه چاته ملاويږي چې هغه څنګه کم دینو هغه پر دکې انابت حق تلاشي وممن خلقنا دا چانه چې پیدا کړی موږ امه یو وړل ده يهدون بالحق چې روان دي په حق باندې وبه يعدلون په دې حق باندې فیصله کوي انصاف کوي والذین یره چې مهلت دې دوکه کیږي دی پنه والذین کسانو کذبوا چې نسبت درو کوي زمونږ آیاتونو ته سنستدرجهم زرد په کلار بیرونیوم استدراج په کلار نیول الله په نعمتونو کی فراح رزق ول ورکی دارنګ د دنیا هر نعمت ول ورکی وګوري چې د په نعمتونو کې د الله شکر وباسي او کنه ناشکری کوي چې کله دې ناشکری شروع کړي بیا الله رب العزت په کلار رانیوي دا نعمتونه په لګ نورم ډیر کې ورګه چې دې څه کوي نو دې نورم نافرمانی شروع کړي بیا په الله خپل گرفت راتنګي نو په داسې ځای ته راولي چې بیا اخلاصېدو بن ول نه ورځي سنستدرجهم زرد چې په کلار بونیوم دی من هي صداقه طرفنا لا يعلمون چې ته به علم نه داسې مصیبتونه په الله راولي چې د ګمان کوم نه وهم لهم مهلتون بورکم دیتا مهلت بورکم دیتا ان کایدی متین یقینا تدبیر زماره مضبوط ہو اولم يتفکروا یادی سوچ او فکر نه کوي پدې کې
ما بصاحبهم چې نشته له ملګری د دوی باندې من جنتن سلیمان توبو چې د حق بیان ورته کوي د قران بیان ورته کوي دا پیغمبر په د سلیمان توبو نشته ان هو الا نذیر مبین نه دا مگر ير ورکون کې ښکارا اولم ينظروا دین ګوري فی ملکوت السماوات فعجائبات الاسمانون ولا رزمک کې قدرتونه عجائبات او ما خلق الله هغه پیدا کړی دی الله مونږ شاین سسیزو وانا عسا دي ته ولې نه ګوري وانا عسا او دا خبره کې دی شي ايکونا چې وی دا نیټه چې وی دا نیټه قد اقترب اجلهم چې نږدې شوی وي د دې دا نیټه کې دې شي چې دې دا نیټه د مرګ او د عذاب نه نږدې شوی وي دی ولې د دینه چې کوم دی عبرت نه اهلی فبای ای حدیث یا چې کوم دی نیټه د مرګ فبای ای حدیث په کوم یو بیان او دلیل باندې بعد او رسول قرآن درې بیان نه وینون دی به ایمان راوړي چې قرآن ورته دومره ښکارا واضح بیان کړو دین رسول بل داسې کوم بیان چې دی په مطمئن شي ما یذل الله فلا هادی له هغه څوک چې گمراه کی الله دې یعنی گمراه یو ساتي او دې زد او عناد پکې فلا هادي له نشتره په هدایت کوون کې دلا نه غلار هودون کې رتا وای زروم پریدي دی لره فی تویان په سرکشو دوی کې یامهون حیران او پریشان یسالونک عن الساعه دې تاسو کې ستانه په بار د قیامت کې ایان مرساها چې کله به قائمې دل درو زورنه په انکار د قیامت چې منله درکنار باقاعده هغه الټه اعتراضونه کوي چې ته قیامت کنه دا بکلی قولوا اے پیغمبره انما علمها یقینا علم درې عند ربي زما در رب سره لا یجلها لوقتها الا هو نخکار کوي نشخکار کوله مناسب وخت دیلا مگر دغه یو الله چې کله د دې مناسب وخت راغی الله به ښکار کوي بل څوک دانش ښکار کوله ساقولت فی السماء والارض درون شوی د پاسمان او پزماکه باندې د دې علم د قیامت د پاسمانونو پزماکه باندې درون دی انسان به صبر برداشت کړي لا تاتیم الا بغتتن نبرازی را قیامت دی ته مگر ناصافه دا بنا صافه راځي یسالونک دیستانه داسې تپوس کوي کانک گوی چې ته حافیون خبردار عن هذا دی قیامت نه تا نه داسې تپوس کوي گوی چې کنه تا ته د علم شته قولوا اے پیغمبر ورته انما علم یقینا علم د عند الله د الله سره ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي لا املك لنفسي نفعا قولوا اے پیغمبر لا املك لنفسي نه نیم واقدار اختیارمن نیم د پاره د خپل ځان نفع اند نفع ولا ضرر نه د ضرر نفع د تصرف او د علم غیب د نبی له صلوات والسلام نه جنان اثر د غیب او علم شته چې قیامت به کله راځي او نه تصرف داغي چې کوم نه هغه مالک مچزان ته نفع او ضرر وسوم الا ماشاء الله مگر هغه چې خو هدي الله ان چې د الله کوم فیصله وای او ما تحت الاسباب زي په لاس او خپو د دې اسباب ولاندې او زما په طاقت اوس کینو هغه چې کوم نه دای مطابق خیر او نفع او دغه هغه لټوما ولو كنتو چرته وېزو عالم الغیب چې پویدل زې په غیب باندې لست اکثرت من الخير ها خامها حاصل کړي به زیات من الخير د خیر نه که زه په غیب پویدین ما ته ولی مصیبتونه تکلیفونه به ولی راسیدل ماته ما به کوم نه ډیر خیر جمع کړي بیا او ما مسنی سونه برسیدل ما څه تکلیف ان انا نیم زو الا نذیر مگر ير ورکون کې او بشیرون او زیر ورکون کې لقوم د پاره د قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هو الذي خلقكم من نفس واحده چې خالق الله دی انسان کول کې الله دی نو بیا هغه سره شرک ولې کوي زورونه په شرک او نفي د ټولو قسم شرکونو د الله نه صرف په حاجتونو کې صرف او صرف الله را مدد کوي الله تعجز کوي والذي الله ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وجعل منها غزول د داغینا زوجها بیبی د لیسکن اله دې لپاره چې آرام او سکون حاصل کړي دې سره فلما تغشاها هر کله چې پټه کې نو بیبی لره حملت حملا خفيفا نو بار کې دا یو بار سپکو فمرت به نو ګرځي دا دغه سره ماشوم بچي فلما اسقلت نو هر کله چې درون شي دعا والله نو دی او دعا غواړي د الله نه ربهما چې رب دې احسان ذکر کوي چې انسان الله رب العزت په نعمت کې اولاد ولور کوي نو اوله کې الله تعجزي کوي او دا وعده د الله سره کوي چې نیک اولاد چې اولاد را راکې نیک مصاب دین به چلو ما چې کله الله اولاد ورکړي نو بیا دې څه کوي فلما اسقلت نو هر کله چې درنه شي دا الله دعا غواړي د الله نه ربهما چې رب دې دواړو دي لئن اتیتنا که چترا که تا مونږ ته صالحا نیک اولاد لنکونن روغ اولاد درا کني لنکونن نحما شوب من الشاکرین د شکر گزارونه فلما اتاهما هر کله چې ورکی الله دوی ته صالحا نیک اولاد جعلان او ګرځي دا دواړه له د دې الله لپاره شرکا شریکان فيما پاس کې اتاهما چې ورکړي دوی ته شرکا اعتقادا عملا قولا چې الله رب العزت سره به شریک جوړ کړي اولاد الله دې له ورکړي چې د الله په دین باندې یو چلی د الله د دین لپاره د الله دین ورته وخی دې چې کم نه د الله د دین مقابله ته ودري هغه سيزونه ورته وخی چې هغه داغه نه د الله د دین مخالف داغه نه جوړيږي پای باندې نو دا د الله رب العزت د نعمت ناشکری ده
فلما اتاهم ان هر کله چې ورکړي دواړو ته صالحان نیک اولادو جعلانو ګرځي دا دواړه له د الله لپاره شرکا شریکانو فيما اتاهم باغ سکه چې ورکړي دوی ته اولادو فتعالى الله نجد الله عما لا سن يشركون چې دي د الله سره شریک ګرځي اي شریکون دي شریک ګرځي د الله سره ما غسل يخلق شيئا چې غن شي پیدا کولای سيزو وهم يخلقون غي پیدا کړی شوی دي ولا يستطيعون لهم نصر او دي طاقت نه لري د دوی لپاره د امداد د دې هیڅ قسم امداد نشي کولای ولا انفسهم نه خپل ځانونو ينصرون دي امداد کولای شي وان تدعوهم دا کوم خدایان او کوم بوتان چې دي د الله نه بغیر بل جوړ کړل خدایانو نه د دې له طاقت نه دا طاقت شي چې د دې امداد وکړي نه د ځان امداد کولای شي وان تدعوهم که چرتا سره بلای دوی الى الهدى هدایت لا يتبعوكم ندي تابعداري نه کوي تاسو دي تاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم برابر ده تاسو باندې ادعوتموهم اګه تاسو دعوت ورکوي دي لره ام انتم سامتون یاتی چپاته کېږي دا زیان دي نه دي ته حق نه نصیب کیږي ان الذين تدعون يكننا اګه سان چې تاسو را بلای من دوی الله ما سوا د الله نه عبادون امثالکم بندگان دي تاسو پرشان دیو یاره مشرکان ځکه چې ایبه بوتان را بل انداسو کو عبادون امثالکم بوتان نو بندگان استاد پرشان ته نیکان اولیاء بزرگانو واغی چې کم دي راي په شکلونو باندې بوتان جوړ کړی وي دي ته دای روحونه راځي چې به یو سړی کې عقل نه مشرک کې عقل نه هدوم را عقل بکیم نه چې صرف د ګټ عبادت کوي په دې عقیده باندې چې دې ګټ ته دغه نیک سړی او د پیر او ولی دغه ورته راځي روح ورته راځي دي چې کوم دې په مزارونو باندې ګرځي او د عبادت کې چې ورته وای دا شرک دی نو دا څنګه شرک دی او هغه شرک چې ګټ ته کته برکېږي نه ګټ ته کته برکېده نه په دې نیت کول چې دې د نیک سړی روح پروت ته زمونږ خبر الله ته رسي یقینا هغه سان چې را بلای تاسو ما سوا د الله نه عبادون امثالکم بندگان دي بشان تاسو فدعوهم نور عبلی دوی لرا تا فدعوهم نور او بلی دوی فلیستجیبوا له قبولتیا دیو که تاسو د پاره ان کنتم صادقین که چا تاسو رښتونی یې راوي بلای تاسو ته قبولتیا دیو کی الہم ارجل يمشون بها آیا دوی د پاره خپلی چې دی پای باندې روان دي ام لهم یاشتل دوی د پاره اذن لاسونه یبتشون بها چې پای باندې رانی ولکی ام لهم یا دوی د پاره اعین سترګې دي یبصرون بها چې پای باندې لیدل کوي ام لهم اذان يسمعون بها یاشتل دوی د پاره وګونه چې پای باندې دی اوري دا اوري لیدل کتل کوي خبرې کول شي او تاسو را دعاګان چې تاسو ورته کوي تاسو تنه غواړئ قولوا پیغمبره ادعوا راو بل شرکاء خپل شریکان معبودان باطلا ثم کیدونی بیا تدبیر کدما خلاف فلا تنذرون بیا ما ته مهلت مرا کوي دي ځان سره کوي زما خلاف یو منسوبه جوړه کوي زما د هلاکولو بیا مال مهلت مرا کوي ما ته بیانوي عمل به وکي ان ولي الله الذي یقینا دو زما الله غذات نزل الكتاب چې را لګره د قران او هو يتولى الصالحين دا او دا الله دوستی کوي له صالحین د نیکانو سره والذین تدعون من دونه عجز د معبودان باطل او رد شرک په تصرف هغه سان چې را بلای تاسو من دونه ما سوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم دی طاقت نه لري تاسو امداد ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځان چې کم نه راغه امداد کول شي عون ابن جرموح رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمان شوی نو د بوت عبادت به کوو د عملګری چې کم صحابه هغه به تنګاو نو را بلنو یو زلاله د بوتي ونی و هغه چې کم دې کوی ته غورځاو ویره کې دې شې چې کم نه لګډر سوچ او فکر وکيو د بوت عاجز ورته پته ورته ولګي چې دا خدای نه دینو راو بغرزي د دینه ابوتي ونی و وړل التر کور خوا کې کوی هغه ته غورځاو ابن جرموح رضی الله تعالی عنہ چې راغه چې وای کاتنو بوت نو ګرځیدو چې لاړ وای کاته کوی کې کاته پروتو نو راوچته کرای وړ واپس او خپل ځای باندې ودرو ویره دور زیاتې سره چا کړی نو تور راواغستاو دا سره کې خدای چې دوباره د سوخواله راځي نو درسته وباسه تور ور سره خوا کې خدای نو صحابه کرام چې بل ازرار چې تور ور سره ولې نو وای خندلو یاره خو خصاده نو بیا چې کم نه هغه راواغست سره دغه توري او مړ سپیرا وړ هغه ور سره وټړ کوی ته ورځاو ابن جرموح رضی الله تعالی عنہ چې د کار نه واخام راغی وای کاته بوت بیانو چې نن چاته وړل نو چې لاړه کاته نو چې وای کاته په کوی کې پروت کته سپی سره هغه ورته راسه وکړه سوچ شروع کو خاصه سوچ وکړ بیا د اشعار وی والله لو كنت الها لم تكن انت والقلب والبئر في القرن کته خدای وی قسم په الله یو کته خدای وی نو ته به سپیسره بدایو ځای کم دی په کوی کې نه وی پروت وی ته به چې کم نه نو د سپیسره یو ځای په کوی کې نه وی پروت ته چې کم نه نو دومره چې کم نه هغه دغه دومره عاجز نه ته چې کم نه زان نشي بچ کولې د دین نو ته به چې کم نه مال سوکي بیا ایمان راوړ پرې خو دا غنو عاجزي بیانې داغي ایو صحابي چې کوم دی نبی عليه الصلاه والسلام د واقعات به بیانول د جاهلیت د زمانې نو خندل وای ناس په مجلس کې نبی عليه الصلاه والسلام ته وی موږ به چې کوم دی نو بوت جوړ کړو کجورونه کجورې دا خو وړه دا خو بواغه لغینه خو بوت جوړ کوي
دای عبادت هو وکاو کو نو چې کله به دا ختم شو خوراک سامان به ختم شو نو کبوت خو به کوم نه پای خو به شروع کړه هغه خو خور بیا خپل خدای نو هغه خو بیا خور نو په خندا شو نبی رسول الله مسکی شو نو دا چې کوم دی هغه عایجو چې ځان نشي بچ کول تاسو نو تاسو بسو چې کوم نه هغه ضعف او ضرر به تاسو تر ورسي والذین آکسانو تدعون چې تاسو را بلای من دونی ما سوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم دی طاقت نه لري تاسو امدادو ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځانونو چې کوم دی مدد کول شي وان تدعوهم او کچری تاسو را بلای د مشرکان د بی دین ال الهدى هدایت ته لا يسمعون دین اوري دی کې انابت دي زیدیان دي وتراهم ویني بت دوی لره ينظرون الیک چې ګوري بتا ته وهم لا نقر ارتاو څنګه چواله خرج کته پس مکنه دی لګیدل ماتفه هو وتراهم ویني بت دوی ينظرون الیک چې ګوري بتا ته وهم لا يبصرون او دوی نه ویني حقیقت او ينظرون نظر ظاهری ته بګوري سترګې بیرایستی بیان باوري ثم هم لا يبصرون د زړه سترګې به ورته کولا ویني لا يبصرون نه ویني دا حق خذل عفا ونی وجه کم نه هغه خوې د معافی خذل عفا خوې د معافی بزان کې را پیدا کا یا کابلګام شیخ صاحب رحمت الله علیه معنا کوله خذل عفا واخله خوې دورانولو د درگاہونو چې دا پیغمبرانو سنت دي درگاہونه ورانول بوتان ماتول دا بزان کې را پیدا کا خذل عفا پیدا کا بزان کې خوې د معافی او امر بالعرف او حکم کوه پنه کای باندې وعارض عن المجاهدين ومخواړو د ناپو نه جاهلانو و اما ينزعنك من الشيطان نسخه کو وسوسه تراله انسان به څنګه بچکای و اما ينزعنك پس کچر ته ورسیږي دا د من الشيطان د شیطان نه نزغون سټونګه فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله باندې اعوذ بالله وایا انه سميع عليم دا الله اوریدونکو په ذات ته ان الذين اتقوا یقینا کسان بشارت احسان دا الله په متقینو باندې چې وسوسه ورته راشي یقینا کسان اتقوا چې ځان بچ کړل ګناهونه متقین دي اذا مسهم طائف کله چې ورسیږي دي ته وړل من الشیطان د شیطان نه وسوسه ورته چي نو دارنګي وغلط لارې دغه ورته کوي نو تذکروا دی یاد الله فایدا مبصر الناس په دی لیدونکي و اخوانهم يمدونهم او رونه د دوی شیطانانو نافرمانه زورونه په تابعداري د شیطان باندې غیتا و اخوانهم رونه د شیطانانو د انسانانو چې کوم دی یمدونه امداد کوي دي فل غیب گمراهی کې لا يقصرون کمینه کې ثم لا يقصرون بیا دي کمینه کې په د منلو د شیطان کې و اذا لم تهتم بآیه قالوا لولا اجتبعتها د دې خبرو ته وګوره چې مریومنا او چې بیان ورته کین چې په کوم راز باندې وਹੀ ونی شنو دی سوی دی وی چې کوم نن د رضان نه وای جوړ نه کړ نور کله هم تر رضان نه چې کوم د خبرې جوړای وی نور کله بر رضان نه جوړول ننوم د ځان نه جوړ کنه و اذا لم تهتم کله هر کله چران شي تا غران شي کله چې تر اتلونه کې دی د بیاتن په معجزه په آیات باندې قالون دی وای لولا اجتبعتها ولد رضان نه جوړ نه کنه قول وای پیغمبر انما تبعوا یقینا ز تابعداري کوم دا څه وای کولی شماته من رب له طرف درف زمانہ هذا بصائر دا واضح دلائل دي من ربكم طرف درفستانه وهدن هدایت او رحمت مهرباني ده لقوم د پاره د قوم چې ایمان راوړي و اذا قرئ القران کله چې لوستل شي قران په دی باندې فاستمعوا له کله چې لوستل شي قران فاستمعوا له نو غوږی کې دي توان سي تو چف شای لعلکم ترحمون پتا سو باندې رحم شي دا آیتو دا چې کوم دی یار مطلق تلاوت بارک راغله هو د دې په زموره کې او د دې بداله کې او د دې سره په حکم کې د امام قرات هم راغلي دي د ترمذی مشهور روایت ته من کان له امام فقراءه الامام له قرات چې لچاره پر امام اور بس امام بس ولړ نو قرات د امام د لپاره کافی دی دارنګ د احناف دغم داري مسلک او دارنګ دغې د دلایل او دارنګ دغې مذهب هم داري چې را په امام بس چودره نه دی بیا قرات نه کوي غلب ولړی بیا اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی اتفاق د امت ته اجماع په دی باندې چې د مزبارک نازل شو چې امام قرات کوي نو تاسو ورپسې قرات مګي بیا چپ ودرېږئ واذكر ربک یاد ورفستا په نفسه کا په خپل ځل کې تضرعن په عاجزۍ باندې وخیفتن او پیاره باندې ودون وخیفتن په پټه او پیاره باندې ودون الجهر او علاوه تیزینا په تیزه مې یادوا من القول د قول نبی الغدو د وینانا دون الجهر من القول په چغو سرانه چې چغه وباسي نو ذکر چې کوم دی په کلاره کول الاصل في الاذكار الاخفاء والجهر بدعه تفسیر مظهریه دانګ چې کوم دی فتح القدیر لګي چې اصل په ذکر اذکار کې چې کوم دی اخفاء د پټواله د څومره چې انسان پټ ذکر کوي دومره د زړه توجه د برابرۍ والجهر بدعه جهر چې کوم نه بدعت ته بدی باندې وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي ان رفع الصوت بالذکر بدعه چې आवाज چتول په ذکر سره او جهر چغه ول دا چې کوم نه دا بدعت دی او دانګ چې کوم نه دغه لیکي
مظهری لیکي واجمع العلماء على ان الذکر سرا افضل والجهر بالذکر بدعه. علماء چې کوم دې په دې باندې اجماع کړل چې ذکر چې کوم نه پټ کول او دان سره په کلاره کول دا چې کوم دې افضل له او ذکر بالجهر دا بدعت ته الا فی مواضع مخصوصه مگر په هغه مواضع مخصوصه کې منسوسی کی لکه اقامت شو تکبیرات تشریق شو بانګ شو دا اذکار دي چې دا منسوسی دي او د دې چې کوم نه تیزواله ثابت دي نه علاوه ځان نه چې کوم نه مجالس جوړول په چغه پای کې ذکر کول دا بدعت دی. بالغدو و دون الجهر علاوه تیزین من القول دوینانا بالغدو په وخت سحر کې بالغدو په سحر په وخت سحر کې ولا صاحب وخت بیگا کې سبا بیگا 24 غنټه ولا تکم من الغافلین مګر غیر غافلون درا خبرونه غفلت کې مت کوم نه پریوزا. ان الذين عند ربك ختم د صورت په توحید سره دلیل عقید فرشتو طرف نه چې فرشتي انا غافل کیږي نو ته ولې غافل کیږي د الله د عبادت نه.